أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. د غزوه تبوک نه چې کوم خلق پاتې شوي نو هغه درې قسمه خلق، یو هم منافقان، د هغې تذکره خو وشوه. دویم قسم خلق چې وو او دریم دا مخلص منافق، مخلص مسلمانان د هغې په ایمان کې، د هغې په تقوا کې، د هغې د پیغمبر سره په وفادارۍ کې هېڅ شک نه و، خو هغې باندې سستی غالب شوه او نن سبا کې د هغې نه دا مسله پاتې شوه. نو دا بیا دوه قسمه په دې شو چې یو قسم په دې کې و حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنه نوم پکې مشهور دی. دیو د نبی علیه الصلاة والسلام د راتلو نه مخکې ځانونه د جومات په ستنو پورې تړلي وو. وایي چې که نبی علیه السلام پرانستو نو بس پرانستی شو، که نو بیا چې مړه شو مړه به شو، نه به خورو نه به سکو، بس ولا راپرې به وته. نبی علیه الصلاة والسلام اجازت وکړو، دی پرانست او د هغې توبه قبوله شو. دریم قسم پکې بیا هغه و چې هغوی ځانونه تړلي نه وو. حضرت کعب رضی الله تعالی عنه، کعب ابن مالک او هلال ابن امیہ او مرارہ بن ربی، دی رالل او دی خپل قصه ډیره زیاته په تفصیل بیان کړې ده. حضرت کعب رضی الله تعالی عنه چې زه د نور کله په نسبت باندې ډیر مالدار وم، خو په نن سبا کې پاتې شو او مدینه منوره کې چې بیا وما او نبی علیه الصلاة والسلام تللی او تبوک ته، نو چې ما به کتل یا به منافقانو یا به ښځې او ماشومانو، ځان به راته ډېر زیات بد ښکارېده. او چې نبی علیه الصلاة والسلام واپس راغی نو ده ورسره راغی، ورته کېناست او ورته یې ویل چې صفا خبره داره چې نه منافق یم نه بېدینه یم او نه مې څه عذر او مجبوري وه، د سستۍ او د ناراستۍ د وجې نه پاتې شوی. چې تاسو روان شوئ ما وې زه به تیاري وکړم، بیا به روان شم. چې بیا لاړی ما اوس به ورسوم په دې کې تاسو لاړی او زه پاتې شوم. او چې څه سزا راله راکوې نو بلکل د سزا لایق یم. نبی علیه الصلاة والسلام وی چې اما هذا فقط صدقه، دې سړي خو رښتیا ووی. بیا هلال هم دغسې ووی او مرار هم دغسې ووی. بیا یې موږ ته جواب راولېږه چې تاسو باقاعده تاسو سره بایکاټ مقاطعه ده، تاسو سره به څوک خبرې نه کوي. حضرت کعب وی ما سره به نبی علیه الصلاة والسلام هېچا به راسره خبرې نه کولې. قتاده رضی الله تر زوی دی په باغ کې ورسره خبرې کړې دي، وی ما سره ولې خبرې نه کوې؟ زه منافق یم. وی لاړ شه د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړه. څنګه چې نبی علیه السلام یې نه به کوی، هېچا ورسره خبرې نه کوي. بیا چرته کې د غسان یو حکمران دی، حضرت کعب ته خط را لېږلی دی، ورته یې ویل چې ته دومره بېکاره سړی نه یې، زمونږ خواله راځه، موږ ستا قدر پېژنو. دغه خط سېزلی دی، که زمونږ غوندې خلک وی نه دنیا ته به یې ښودلی چې ګورې زه دومره لوی سړی یم، ما پسې حکمرانان خطونه را لېږي. هغه یې وسېزو. څلوېښتمه ورځ باندې نبي علیه الصلاة والسلام پیغام راولېږه د ښځو نه جدا شي. نبي علیه الصلاة والسلام ته مونږ ووایي چې ای د خدای پیغمبره طلاق ولی ورکړو؟ وایي چې نه طلاق نه، خو زه یې ښځې کورونو ته ولېږي. حضرت هلال رضی الله تعالی عنه بوډا مو، کمزوری مو، بیمار شوی مو، خفه مو، هغې اجازت وغوښته چې د خدای پیغمبره پخلی ځان له نشم کولی، دا ښځه راته دومره راپرېږده چې پخلی وایي چې بس پخلی به د لکۍ نوره به د پلار کره ځي. وایي ما ته هم خلکو وایي چې تم دا اجازت واله وایي، ما چې زه ښه ځوان جان یم ځان له پخلی کولی شم، اجازت نه لم، پرېږده چې سزا راته میلاو شي. 50 ورځې بعد بیا الله تعالی دا آیاتونه راولېږل او د دې توبه قبوله شوه. یو سړي حضرت کعب ته رامنډه کړه، وایي چې توبه دې قبوله شوه. بل سړي ورپسې نیزه راویسته، پوهېږې په خبره باندې، هغه مخکې راورسېده. نو ورته یې ویل چې ستا توبه قبوله شوه ده، ولا خپلې جامې ورکړې. او بیا راغله او نبي علیه الصلاة والسلام ته یې ویل چې د دې مال او دولت د وجې نه مونږ د غزا نه پاتې شوي یو، نو دا مال او دولت د الله تعالی د رضا دپاره خرج کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې 3 حصه خرج کړئ خیر دی، او دا 2 حصې ځان ته پرېږدئ. دا مختصره غوندې تذکره د هغې خبرې شو. وآخرون او نور مسلمانان دی اعترفوا بذنوبهم چې اقرار کړی د خپلو ګناهونو، خلطوا عملا صالحا دی کړی دی عمل صالح، ګډ وډې کړی دی ښه عملونه، واخر سیئا او نورو ګناه او د نیکۍ کارونه ګډ وډ کړي دي. عسى الله ان يتوب عليهم، کېدی چې الله تعالی دې توبه قبوله کړي. ان الله غفور رحیم، بشک الله تعالی بخونکی او مهربان دی. خذ من اموالهم صدقه، واله د دې مالونو زکات، تطهرهم چې ته په دې پاک کې، وتزکیهم بها او د دې تزکیه د نفسونو په کې، تطهرهم د دې مال به په پاک کې، او وتزکیهم بها او د دې مالونو تزکیه او د دې نفسونو تزکیه به په کې، وصلی علیهم او دې ته دعا وکړه.
ان صلاتک سکن لهم، بشک استا دعا د دې لپاره د اطمینان او د سکون ذریعہ ده. والله سمیع علیم، الله تعالی اوریدونکی پوهه دی. الم یعلموا الذین نه پوهیږي ان الله هو يقبل التوبه عن عباده، چې بشک الله تعالی قبلې توبه د خپل بندگانو نه، او یاخذ الصدقات، او الله تعالی زکاتونه قبلې، خیراتونه قبلې اخلي. وان الله هو التواب الرحیم، الله تعالی توبه قبل ان کې مهربان دی. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، او ورتوي عمل کوي الله تعالی مستاسو عمل ته ګوري، پیغمبر بم ګوري او مؤمنان بم ګوري. نو کله مخکې آیات نه دا ثابته چې پیغمبر به ته ګوري عالم الغیب دی، دلته بیا ټول مؤمنان عالم الغیب دي. مطلب دا دی چې په دغه موقع څوک دي نو هغه به ګوري. وستردون الى عالم الغیب والشهادة، او تاسو به واپس کړئ شي هغه ذات ته چې عالم دی په پټو په ښکارو. وينبئكم بما كنتم تعملون، تاسو به خبر کړي دا غسنا چې تاسو عملونه کول. دا مطلب واخرون مرجون لامر الله، او نور کسان هم دي چې داغي معاملې رستو کړی شوی د الله تعالی فیصله ته. الله تعالی ته فیصله معلومه وا، او سزا یې ولدا ورکوله چې 50 ورځې دې سره دا بایکاټ وشي. ګوره جهاد له صرف نتلو، جهاد نه منل نه یادوي، نه منل خو ډېره لویه سزا ده، خو منافق دی. منی خو چې ولا تلی نه دی، حالانکې هغوی مالته څه ملکونه نه دي قبضه کړي، هلته جنګ شوی هم نه دی. خو ته خو به ځان پیش کړې د غزا دپاره که نه، هلته بیا جنګ کېده او نه کېده خو وروسته خبره ده. ته به میدان ته ځان وړاندې کوې که نه. واخرون مرجون لامر الله، او نور کسان دي چې د هغې معامله رستو شوې ده د الله تعالی د فیصلې مطابق. اما يعذبهم، یا به ول عذاب ورکړي، و اما یتوب علیهم، یا به د دې توبه قبوله کړي. ګوره ورته اما يعذبهم، غذا پرېښودل دا خو معمولي ګناه نه ده. غذا نه منل خو کفر دی، خو چې منی او بیا ول نه دی نو دا اما يعذبهم و اما یتوب علیهم. او بدري صحابه دي. والله علیم حکیم، الله تعالی علم و حکمت والا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، دا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزا تیاری شروع کړه، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه زمانہ کې د دې وخت پورې په ټوله مدینه منوره کې 2 جماعتونه، یو مسجد قباء او یو دا مسجد نبوي. او مدینه خو دومره غټه نه و چې دومره ډېرو جماعتونو ضرورت وي پکې. نو دا مسجد قباء چې جوړه کړې وه، نو دا بنو عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف قبیله وه، دی دا مسجد قباء جوړ. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هفته کې یو ځل د مسجد قباء ته هلته به یې مونځ کو. او د دې مسجد قباء د مونځ ډېر لوی اهمیت دی. حاجیان او عمرې والا چې مدینې منورې ته لاړ شي نو خامخا مسجد قباء ته ځي. الله تعالی دې مونږ بار بار بوزي. نو بیا بنو غنم ابن عوف یو بله قبیله ده، او دا اکثریت منافقان دي. نو دوی وایي چې مونږ به هم جومات جوړ کړو. دا جومات جوړول دا د سینکو پښتو غونته کې شوه. نو دوی وایي چې زمونږ خو هغوی جومات جوړ کړو، مونږ به هم جوړ کړو. لیکن د دې خو منافقانو، نو د دې د منافقت په بنیاد باندې جومات ته خو حاجت نه و، ضرورت خو نه و، خو دوی خو د ضد په بنیاد جوړاو. یو دا دویمې په دې بنیاد باندې جوړاو چې هلته به څه چلو شي، د منافقانو دپاره بیا یو مرکز جوړاو په حقیقت کې چې د جهاد خلاف، د اقامت دین خلاف، او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د سازشونو یو مرکز جوړ شي. نو په بل نوم یې نشي جوړولی، نه د جومات په نوم یې جوړ کړو. دا انتهایی د یو کافر او د یو منافق دا انتهایی غټ بیکارتوب دی، د هغه بزدلي ده. دا ډېر بزدله کافر او منافق دی چې دی کوي د الله تعالی د دین مخالفت او د هغې بنیاد مرکز جومات ګرځوي. نو دوی خو دا چل شروع نو دا جومات یې جوړو. نو هغه راله نبی علیہ السلام ته وی د خدای پیغمبره مونږ ته اجازت راکړه، مونږ یو جومات جوړو او تاسو راشئ د هغې اولنۍ خښته به کېدی، اولنۍ ګټه به سنگي بنیاد به تاسو کېدی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زه خو د جهاد د کار نه یم وزګار، زه خو د جهاد په خدمت کې لګیا یم، تیاری کې لګیا یم. په کار دا وه چې دی مسلمان وی نو دی به هم په تیاری کې لګیا وی. او دې نه دا ثابته شوه چې جومات وروستو کا، خو مخکې د جهاد تیاری وکړه. دی بیا تیاری پرېښودو، بیا جومات ځان له په خپله جوړ کړو. بیا راله او نبي علیہ السلام ته ویل چې جومات مونږ جوړ کړو، اوس تاسو راشئ پکې یو 2 رکعته مونځ وکړئ. نبي علیہ السلام یې زه افتتاح ته هم نه یم وزګار، زه خو د جهاد په تیاری کې مصروف یم. نو نبی علیہ السلام لاندړ. د دې مطلب دا و چې که د اولنۍ خښته په دې پیغمبر کېدو، بیا مونځ پکې دی وکړي، نو بس مونږ دپاره بیا ثبوت میلاو شي چې بای د دې جومات خلاف به څوک خبرې نه کوي، ځکه دې خو پیغمبر علیہ السلام ابتدا کړې ده. نو هغه خو نبي علیہ السلام هغه کار ونه کړ.
بیا پته ولګېده چې په دې جماعت کې به د جهاد خلاف باقاعده اجتماعګانې کېدې او باقاعده په دې کې تیخانې جوړې کړې وي او په هغې کې وسلې ایښودې وي. او په دې مدینه منوره کې یو پیر اوسېده ابو عامر الراهب، د هغه د عیسایانو د حکومت سره باقاعده رابطې وي، په ښکاره باندې ډېر پیر و، زبردست د پیرۍ جامې او داسې جبه قبه دستار او زبرګي مرګي او دی برابر و. او منځ کې دا د هغې یهودیانو د عیسایانو ایجنټ و، هغې به ورله پیسې ورکولې او دلته کې به یې وسلې راوړې. او د دې مطلب دا و چې نبي علیه صلات وسلام که تبوک ته لاړ شي او صحابه کرام دې خو ټول هلته روان دي، نو چې دې هلته ټول لاړ شي نو بیا به که چېرته کې جنګ وبېلي بند کړه لکه داسې لرې که دا شی تېر د هغې شي هغه لرې کړه بس دا هر یو سوچ نه که نه هغه بره شي چې کوم سوچ دی هغه لرې کړه، دا خو هر څه لرې کړه نه پېژنې نو چې ته پاسې پاسه کړه. نو د دې مطلب دا چې نبی علیه الصلاة والسلام خو د دې خیال دا و چې هلته کې به د رومیانو نه شکست خوري، نعوذ بالله من ذلک، په دې انتظار. نو دلته دا منصوبه جوړه کړې وه چې بیا واپس راشي نو دوی خو واپس د راتلو سبب نه وي، ځکه چې د روم مقابلې ته ځي. نو چې دوی هلته کې جنګ شروع شي نو موږ به دلته دا منافقان دا به یو بلوه به جوړه او دا وسلې مسلې به راوالو که د اکا دکا څوک مسلمان پاتې یا څه زنانه ماشومان پاتې دا به راقابو کړو او په دې مدینه منوره کې به د یو مستقل ریاست اعلان وکړو، دا ابو عامر راهب به د مدینې منورې بادشاه کړو. دا منصوبې جوړه کړې وه، بغاوت د بغاوت دا او د دې بغاوت د دې منصوبې مرکز څوک دا جماعت او یو د یو یهودي سویلم کور. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې واپس راته نو په لارې نه کسان راولېږل، وی یو د دې سویلم دا کور وسېږئ او بل دغه جماعت وسېږئ، دا جماعت باقاعده وسېږئ. او تفسیر قرطبي په دې باندې پوه نه شوې، خو نه ده دلته مې د قرطبي حواله نه ده ورکړې، امام ابن جوزي بغدادي او ابن جریر طبري او دارنګې الدر المنثور د امام سیوطي، د دې درې واړو حوالې مې دلته را نقل کړي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام پسې کسان راولېږل، معن ابن عدي او مالک ابن دخشم، دا دوه صحابه پسې راولېږل. وی زه د هغه پورې مدینې منورې ته نه ځم چې څو پورې م دا جومات سېزلی نه وی دا جومات به انطلقوا الى هذا المسجد الظالم اهله، لاړ شئ او هغه جومات ته چې د هغې باشندگان او واکداران ډېر غټ ظالمان دي، نو فهدموه، اول دا جومات را ونړوئ او بیا واحرقوه او بیا وسېږئ اور پکې بل کړئ، ځکه چې دا هغه جومات دی چې په دې کې د پیغمبر خلاف، د اسلامي حکومت خلاف او د جهاد خلاف دلته مشورې کېږي. وامر به رسول الله صلی الله علیه وسلم، او پیغمبر علیه السلام دا حکم وکړو چې ان یتخذ کناسة، د دغه جومات نه بیا ډیران جوړ کړي. کناسه څه ته وایي؟ ډیران. کنسن چې دا ځایونه را جارو کړي او صفا کړي دی خزلو مزلو، دا کناسه. او دا تلقا فيها الجيف، او چې چېرته خر مردارېږي او سپی مردارېږي نو دغه ځای ته یې راکاږئ، وی دا د دې دپاره دی. څه پوه شئ په پښتو باندې؟ نو دا د دشمنانو، نو دا په نبي علیه السلام په زمانه کې به خلکو دا سازشونه کول او ستا په زمانه کې به نه، نو ته خو بیا ډېر ساده یې چې د دې نه نه خبر چې په دې زمانه کې به کوم ځایونه داسي چې هغه د دې خبرې قابل دي. خو دا خو اختیارات غواړي که نه، څه غواړي؟ ها جی دا مطلب دی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، او هغه کسان چې نیولی دی یو جومات او جوړ کړی دی یو جومات او ضرارا د مسلمانانو د تکلیف دپاره، مسلمانانو د څه دپاره؟ د تکلیف دپاره. وکفرا، او د کفر په بنیاد جوړ کړی دی، ایمان پکې نشته، د بېایمانۍ په بنیاد جوړ کړی دی. وتفریقا بین المؤمنین، او د پاره د جداوالي د په منځ د ایماندارو کې چې د مسلمانانو په منځ کې پکې سره پیدا کړي. دا تاسو ګورئ که نه، دا په وړو وړو خبرو باندې جوماتونه خلک جدا کوي، ضرورت نه. خلک هغه جومات کې به پلانکۍ ډلې والا مونځ کوي او هغه جومات کې به پلانکۍ ډلې والا مونځ کوي. ولې دا نور جوماتونه نه دي؟ په جوماتونو کې ډلې کمې غاړې نه رالې. جومات خو د الله تعالی کور دی، نو په جومات په تندي دي دا سره لیکلي دي چې دا د پلانکۍ ډلې جومات دی. هلکه د دې جومات په دروازه خو یې نه دي لیکلي که نه؟ که تاسو ولیده چې د چا په جومات په دروازه یې لیکلي د پلانکۍ ډلې جومات دی، نو دا به ته وران کړي، یا به دا جومات نه دی او یا چې جومات دی بیا په ډله نه لیکي. دا کومه خبره ده؟ نو مسلمانان ځان ته وایي او جوماتونه د ډلو په بنیاد جوړوي، نو دا د جومات د مسلمان لپاره مسلمان خو
نو مسلمان یوازې ته ستا ډلې والا مسلمانان دي. وتفریقا بین المؤمنین، او نن سبا په څوک یې تپوس وکړي نو حاجي اسلامي خلافت خو شته نه چې څوک یې تپوس وکړي. وتفریقا بین المؤمنین، او دا زمونږ حکمرانان هم چې به لګیا دي کله وایي په دې کې دا چې د ډله به بنیاد جوړ دي نو د هغې حوصله افزایي کوي، د ډله به بنیاد جوړ دي د هغې حوصله افزایي کوي. پوهېږې په خبره باندې؟ او بیا لګیا لا نورې خبرې هم کوي، پروپیګنډې هم کوي. ته حوصله افزایي ولې کوې چې امت کم خلق تقسیموي او ورته وایي دا جومات په دې له به دیوبندی راځي او بریلی به نه راځي، دې له به بریلی راځي او دیوبندی به نه راځي، دې له به حیاتي راځي او مماتي به نه راځي، دې له به اهل حدیث راځي او حنفي به نه راځي، دې له به حنفي راځي او اهل حدیث به نه راځي. نو داسې مستقل مذهبونه دي څه په دې بنیاد باندې د جوماتونه تقسیمې. خو چې مسلمانان یې نو راضي دي پکې، دیوبندیان هم پکې ودرېږي او بریلیان هم پکې ودرېږي او اهل حدیث هم پکې ودرېږي او حنفي هم پکې ودرېږي او شافعي هم پکې ودرېږي. ایو بل سره په جګړې مه کوئ، په یو جومات کې ټول منځونه کوئ. نو دا نن سبا د طریقه نشته، دا پروا نه ساتي. وایي ځان له جومات جوړوم، وایي ځان له جومات جوړوم. نو ستا ځان له دین دی چې ځان له جومات جوړوي، بیا ځان له به پیغمبر هم جوړ کړي، بیا بل ځان له کتاب هم نازل کړي. خیر ځینو خلکو خو به کړي وي. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، او هغه کسان چې هغې نیولی دی جومات یې جوړ کړی دی ضرارا د ضرر دپاره، مسلمانانو ته پې تکلیف ورکوي، مسلمانان پې تقسیموي. دا به بیا په هر کلي کې دا چمې ګویانې شروع شي چې لکه په دې جومات کې مونځ کېږي او په دې کې نه کېږي. دا تاسو اورئ که نه؟ یاره وایي په دې پلان کې جومات کې مونځ نه کېږي، نو جومات دی مونځ پکې ولې پکې نه کېږي؟ وکفرا، او د کفر په بنیاد دا جوړ کړی دی. وتفریقا بین المؤمنین، او د پاره د دې چې مسلمانانو کې ډلې پیدا کړي. وارصادا لمن حارب الله ورسوله، او دا مورچه ده د هغه چا دپاره چې هغه اراده د جنګ کوي د الله تعالی خلاف او د الله تعالی د رسول خلاف. من قبل د دې نه جومات د جوړېدو نه مخکې، د جومات د جوړېدو نه مخکې د هغوی دا کار دی چې د الله او رسول خلاف جنګ کوي، بغاوت شروع کړی دی. خو دا د هغې دپاره یو مورچه شوه او جومات باندې خو څوک ګمان نه کوي چې لا دا به هم لا مورچهی، لا په دې کې به هم وسلي، لا په دې کې به هم دا کشي. نو د دې دپاره دا جومات دا نوم به پې داسې پرده غونته کړي او په منځ کې به پکې خپل کارونه کوو. نو دا د دې د بې غیرتوب او د بزدلۍ نښه ده چې مخامخ د مسلمانانو خلاف نه راوځي، چې مخامخ ووایي چې هلکه زه د مسلمانۍ خلاف یم او د قرآن خلاف یم، خو داسې په چل ول کې دا کار کوي، جومات نه دا کار علي. ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى، او دی به قسمونه خوري چې مونږ اراده نه ده مګر نیکه. موږ چې ډېر ښه اراده ده، هلته کې په باران کې خلک مانځنه نشي تللی او چې جوماتونه څومره ډېرې نو دا خو د نیکۍ مرکزونه دي او که نه، دا چې څومره ډېرې نو ښه ده خیر دی او دا خلکو ته به اساني او دا انګا بنګا. والله یشهد انهم لکاذبون، والله تعالی گواه دی چې دا دروغجن دي. لا تقم فيه ابدا، په دغه جومات کې بالکل د قیامت پورې بالکل ونه درېږي. لمسجد اسس علی التقوى، هغه جومات چې د هغې بنیاد په تقوا ایښودلی شوی دی. من اول یوم، د اولې ورځې نه، دا د قبا هغه جومات یادوي. احق ان تقوم فيه، ډېر لایق دی چې ته په هغې کې ودرېږې، ځکه چې فيه رجال، په دی کې داسې خلک دي په دغه محله کې، فيه په دې جومات کې اوسېږي نه نه، خو دا محله دا جومات چې په کومه محله کې دی نو فيه په دغه جومات، یعنې دا د مجاورت او د قرب د وجې نه دا ضمیر ته راجع شه. فيه په دغه جومات کې، دا جومات چې د کومې محلې والا دی نو دغلته رجال سړي دي یحبون ان یتطهروا، غواړي چې ځان ډېر پاک کړي. نو یوازې دا نه چې استنجا به یې په کاڼي مو کړله او په اوبو به یې مو کړله، دا خو پکې خیر دی، دا خو پکې وروستنۍ خبره وه. اصل طهارت خو د زړه هغه و، اصل طهارت خو هغه اخلاص و، هغه ایمان و. د صرف دغه ته طهارت وی دی، بل اصل کې تطهر یوازې دغه نه دی، اصل بنیادی خبره ده نیتونه پاکو، عقیدې سمې وي. والله يحب المطهرين، او الله تعالی محبت ساتي د ځان پاکونکو سره. افمن اسس بنيانه ولا تقوى من الله، ای هغه څوک چې هغې بنیاد ایښودی د خپل عبادت په تقوا باندې د الله تعالی نه، ورضوان او د الله تعالی پر رضا، خیر دا غوره دی. امن اسس بنيانه، او که هغه څوک چې هغې ایښودی خپل بنیاد د عبادت، اسس بنيانه چې هغه بنیاد د خپلې عبادت، بنیان عبادت ته وایي، بنیان آبادی. علا شفا جرف نهار، پغاړه دغه کندې پرېوتونکې، فنهار به فی نار جهنم. نو دا فنهار به، نو د دې دا جومات را پرېوت، فنهار به نو را پرېوت دا جومات سره د دغې من نه، دا چا چې جوړ کړی دی. فنهار نو دا جومات را پرېوت، دا آبادي را پرېوته، به
سره د خپل آباد کون کې نه، سره د خپل مالک نه. چرته فی نار جهنم، په اور د جهنم کې. دغه جماعت چې چا جوړ کړی دی دیمم او دا جماعت به دا ټول به جهنم ته ورځي، ځکه د دې نیت ښه نه دی. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله تعالی هدایت نه کوي ظالمانو خلکو ته. دې چې دا جماعت جوړ کړی او تفریقا بین المؤمنین ترجمه جساس ډېره مزیداره کړې ده. هغه وایي انما كان مرادهم التفریق بین المؤمنین. د دې مطلب په دې جماعت کې دا و چې مسلمانان په ډلو ډلو کې تقسیم کو، و ان يتحزبوا، او چې مسلمانان حزبونه او پارټي او ډلې ډلې شي. نو فیصلی حزب فی المسجد، نو یو ډله به په دې جماعت کې مونځ کوي، و حزب فی مسجد آخره، او بل ډله به په بل جماعت کې مونځ کوي. او ولتختلف الکلمه، او دې دپاره چې بیا په مخه به بازارونو کې د یو بل سره باسونه چې دې جماعت کې مونځ کېږي او په دې کې نه کېږي، په مخه به خلک دا باسونه کوي. او بیا وتبطل الالفه، او د دې په نتیجه کې د مسلمانانو یو بل سره کومه مینه ده هغه به ختم شي. ځکه چې پلار به په یو جماعت کې مونځ کوي، زوی به په بل کې کوي، نو د پلار او د زوی جګړه وي. یو ورور به په یو جماعت کې مونځ کړی، بل به ورته په دې کې خو نه کېږي، نو د ورور او د ورور جګړه وي. وایي دا د منافقانو د دې لپاره دا کار کړی و. پوهېږې به که نه پوهېږې؟ نو نن داسې ده که نه ده؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، امیشه به د دې هغه عمارت چې دی جوړ کړی دی ریبتن سبب د شک فی قلوبهم د دې په زړونو کې، الا ان تقطع قلوبهم، مگر که د دې زړونه مات شي. والله علیم حکیم، الله تعالی علم او حکمت والا دی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. دا تیار خطبی دي، تیزول د پاره. او په سبا نه ور تیزی په جهاد. او جهاد څه ته وایي؟ د کافر خلاف مورچې لتل. ان الله اشترى من المؤمنین، بشک الله تعالی واغستر ایماندارونو انفسهم دری ځانونه او اموالهم او دری مالونه بان لهم الجنه، دې په بدل کې بوله جنت ورکي. یقاتلون، دی بس کوي په دې مال او ځان باندې. یقاتلون فی سبیل الله، دی به جنگي د الله د دین د غلبې لپاره. یوازې جهاد نه، قتال وکي. نو قتال څه ته وایي؟ تخنول ته وایي، کاسې ګرځېدو را ګرځېدو ته وایي. یقاتلون فی سبیل الله، دی به جنگیږي د الله د دین د غلبې لپاره. فیقتلون، نو خلق به وجني، او چې مړي کړي نه به کافر کړي، مسلمان به وجني، کافر به وجني، کافر به وجني. چې کافر مړ کړي نه کافر به چېرته ځي؟ دوزخ ته. او بې کلمې به ځي که کلمه به وایي. ویقتلون، او دی به هم پکې وجلی کېږي. اصل مطلب ځان وجل نه دی، اصل مطلب د دغه کافر وجل دی. ځینې خلک په دې نه دي، خو بس وایي دا مړه خو ځان خو به شهید کم کنه. نه قرآن څه وایي؟ فیقتلون، غزاله جزې، نو د بل د مرګ پروګرام کوه. داسې نه چې بس هلته به ته پرېږدم او ډاده زه خو به پکې مړ شم. دا بنیادي خپل ځان وجل بنیادي مقصد نه دی، کافر وجل بنیادي مقصد دی. او د کافر په وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې دشمني ده ورسره؟ کافر وجلو کې مې دا پیدا ده چې د ده په وجه باندې کفر غالب دی، د ده په وجه باندې کفر څه دی؟ نو زما خبره د دې کفر سره ده، ورانه مې د کفر سره ده چې دی ملکم، نو د ده په وجه باندې به کفر کمزوری شي. دا وعدا علیه حقا، دا الله تعالی په ځان باندې ثابته کړې ده رښتینې وعده په تورات. وعدا علیه حقا، الله تعالی په ځان الزم وعدا علیه، الله تعالی په ځان دا وعده لازمه کړې ده حقا یقینا فی التورات والانجیل والقرآن. په تورات کې هم دا وعده ده، او په انجیل کې هم دا، او په قرآن کې هم دا. ومن اوفى بعهده من الله، او څوک دی پوره کوونکی د خپلې وعدې د الله تعالی نه، د الله تعالی نه زیات پوره کوونکی د وعدې بل څوک ځکه نشته چې خلک مجبوره کېږي، الله نه مجبوره کېږي. خلکو نه یېرېږي، الله نه یېرېږي. خلک د وعدې مخالفت کوي، الله تعالی د وعدې مخالفت نه کوي. فاستبشرون، خوشحاله شئ ببیعکم الذی، پاغه سودا باندې بایعتم به چې تاسو د الله تعالی سره کړې ده. وذلک هو الفوز العظیم، او دا دلیل لویه کامیابي. نو دی ایمان ته څه وي؟ تجارت. په دې معنا باندې دا تجارت دی کنه چې ته الله تعالی خبره منه، الله تعالی به اجر درکوي. په دې معنا دا تجارت دی. التائبون، او د مجاهدینو صفتونه به صحیح. مجاهد یوازې دې ته وایي چې ټوپکې به غاړې ته واچي او برید به تاو کړي، او چې څوک مخې له ورځي نو برن به ورته ګوري، او ارجا ته به خطرې چې خدای دې خیر کوي چې ته ماته څه ونه وایي. نو دا غواړو مجاهد نه دی، دا بعضې جنګي څه شی به وي چېرته، جنګ ببر به وي چېرته. خو مجاهد دې ته نه وایي، مجاهد دې ته وایي چې هغه په ځان کې څه خویونه را پیدا کړي. نو هغه خویونه دا دي التائبون، چې دی بار بار د ګناه نه الله تعالی ته توبې وباسي، خپلو غلطو باندې نظري. په دنیا کې اسلامي نظام نافذ کوم او په خپله بدماشي کوم، دا پکې کوم ځای کې دا څنګه جهاد دی؟ دنیا کې اسلام نافذ کو، خو ته ګناهګار یې، نو تاله څه پیدا؟
ټول دنیا به کامیاب او ته به ناکام. التائبون دا مجاهدین هغه کسان دي د خلکو دا مجاهدین پیژندل نه دي نه تربیت ولا کړی او نه قرآن زده کړی کني نو ولې یو مسلمان د جهاد خلاف خبره کوي؟ ولې په دې کې اصلاح نفس نشته؟ دا اصلاح نفس نه دا سوی. التائبون مؤمنان مجاهدین هغه کسان دي چې دې توبه وستون کې دی الله تعالی ته د څه چې غلطي به نه کیږي، غلطي به کیږي خو توبه به وباسي. مجاهد دې ته نه وي چې ملائکی چې غلطي به نه کیږي. د ځینې خلک د مدرسې طالب علم او ته وره طالب دی ورسې چلی وکړو نو طالب خو ملائک نه نو خو طالب علم دی راغلی دین بس د کوي غلطي ته وشوه یا مجاهد دی غلطي ته نه دا معنا نه ده چې غلطي ته وشي نو راګرځي. العابدون دا الله تعالی عبادت بکی منځونه او روزي. الحامدون دا الله تعالی حمد او ثنا بوي حمد الحمدلله بوي ته یوازې دومره نشي ویلې په ګوټ کې لکه مجاهد چې وي. السائحون روجي بنشي او السائحون ګرځیدون کې وي د الله تعالی د دین د غلبې لپاره په دنیا کې سیاحت امتی الجهاد فی سبیل الله. دا معنا باندې چې په پاکستان کې هم په پاکستان باندې حمله وشو نو زه به غزا کوم او که په سعودي حمله وشو نو زه به نه کوم، که په فلسطین باندې يهوديانو قبضه لګولې نو زه به هم دا جدا شبه خبره ده نه. زما د مسلمان په کم کور چې حمله کیږي او زما وس کیږي نو زه به داغه د څه دپاره ځم د دفاع دپاره او داغه د ملګرتیا دپاره به ځم. السائحون ټوله دنیا د الله تعالی ده نو په دې ټوله دنیا کې د مسلمان په کومه خاوره باندې زیاتی دی نو د اسلامي حکومت دا فریضه ده چې هغه له مجاهدین او فوجیان ورولي. څه پوه شئ په پښتو؟ الراکعون چې دې رکوع کوونکي دي، الساجدون سجدې کوونکي دي، الامرون بالمعروف امر کوونکي دي د معروف، الناهون عن المنکر او بندونکي د خلکو د ګناهونو نه، والحافظون لحدود الله حفاظت کوونکي د الله تعالی د پلو، د الله تعالی د پلو حفاظت څوک کوي؟ مجاهدین. وبشر المؤمنين وزير ورك ایماندار او تجدا کارونه کوي. ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. دا په دې منځ کې یو خبره رااله چا وی دا د ابو طالب په باره کې والله تعالی عالم چې وجه سوا خو یو خبره داسې رااله چې غیر مسلم د پاره دعا څنګه ده، کافر د پاره د مغفرت دعا څنګه ده. نو الله تعالی وینا چې کافر دی خو نه بخم نو ته دعا سره کې مخکې مې ته ویلو ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم چې او یا زله رانه غواړم نه بخم. نو مسلمان لا پکار ده داغه مینا او چې ته به بخې ته چې جنت ته لاړ نو خوښ دي نو چې کافر دی خوښ دی نو ته څنګه بیا په خپل کافر نه بیا پکار دي تم کافر شي چې کوپر دی خوښ دی نو ته ځان ته مسلمان نه اوسه کافر خوښ دی په جنت کې هاجي. نو دا خو تا ځان له خسته بستر او خسته کمره تیار کړی دا او هغه له چوړي راوست اسخار جامونه او بساسي د ګندن علیغه او هغه دې پکې کینه ولې. نو دا څنګه ستاره دې بستر نه ستاره دې کمرې نه خو جنت ډیر پاک دی نه پاره کې دا ګنده سره بوزي. نو دا قسمه دعاګانې د کافر د پاره مغواړه. ته ابراهيم عليه السلام چې ویلو چې خدای د ما پلار نو ابراهيم عليه السلام ته خو پته نه وکړه چې زماره د پلار مرګ به په کوپر کیږي. هغه خو به چې کېدې شي مسلمان بشي او چې پته وته ولګي چې د پلار مرګ په کفر وشو بس به دغه د پاره دعا نه وغوښتي. دا مطلب ما کان للنبي والذین آمنوا مناسب نه د پیغمبر د پاره چا وی د ابو طالب د پاره استغفار کو. دا معنا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ما کان للنبي والذین آمنوا مناسب نه د پیغمبر د پاره او دا کسان د پاره چې ایمان راوړي ان یستغفروا للمشرکین چې دی بخنه غواړي د الله تعالی د مشرکانو د پاره ولو کانوا اولی قربا اگر چې دی خپل من بعد ما تبین لهم پس دا نه دي تخکار شي انهم اصحاب الجحیم دا دوزخیان دي. دا پته به پس باندې ولګي دا دوزخی دي چې په دې کفر مړ شي چې په دې کفر شي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه او نو بخنه غختل د ابراهيم عليه السلام د خپل پلار د پاره الا عم موعده وعدها اياه مگر دی وعده په بنیاد باندې چې وعده کړي و دغه وعده د پلار سره پلار ته ویل لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء فلما تبين له ورکله ته پډاګه شو انه عدو لله اذا الله تعالی دشمن دی څنګه ته پډاګه شو چې په کفر مړ شو نو تبرأ منه دې نبی بیزار شو. ان ابراهيم لأواه حليم بشك ابراهيم عليه السلام اواه نرم دلو اواه نرم دلو زړه نرم حليم صبرناکو دا اواه ترجمه کړل الخاشع المتضرع نرم زړه والو نه په پلار زړه سوځیدو
وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم او نه الله تعالی چې خطا کی او قوم پس دا نه چې توفیق ورنه کوي ورکی حتا يبين لهم ما يتقون تر دې چې بیان کړي تا غشنه چې پکار دې ځان بچ کی یعنی علم ولور کی نو کبیا گمراه کی نه گمراه کی ان الله بكل شيء عليم بشک الله تعالی پارسمانه پوهه ان الله له ملک السماوات والارض بشک الله د پر د حکومت د اسمانونو د زمکه یحیی و یمیت او ژوند کولم لکول کوي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نو مستر د پر سوا د الله تعالی نه دوسونه مددگار لقد تاب الله على النبي الله تعالی پر رحمت سره رجوع کړه پیغمبر ته والمهاجرین او د مهاجرینو د پر توبه قبول کړه د پیغمبر نو پیغمبر څه غلطی کړې و غلطی خو نه و کړې وای دا د کوم خلکو توبه چې قبل ولا نو د اغید دلجوی د پاره پکې ذکر د مهاجرین مو کو ذکر پکې د پیغمبر مو کو نو دا د پیغمبر ذکر د تعظیم د پاره شو لقد تاب الله على النبي بشک الله تعالی پر رحمت سره راو ګرځید پیغمبر ته والمهاجرین او مهاجرین د پاره هم الله تعالی د رحمت سوکو رجوع پر رحمت سره وکړه ول انصار او انصار باندې الذين انصار او مهاجرین اتبعوه چې تابعداري کړه د پیغمبر په ساعت العسره په ساعت د تختې کې جيش العسره وې دي ته کنه سخت ورځ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم پس دا غنا چې قریب او چې کاږي شي وېسونه دی وړلې په دوی کې ثم تاب عليهم بیا الله تعالی دې لم توفیق ورکو انه بهم رؤوف الرحیم بشک الله تعالی په خلق باندې مینه کوونکی او مهربان دی کاد یزیغ قلوب فریق منهم معنا دا د پروپاګاندا لنډ مسلمانانو متاثر شوی خو باغې باوجود واپس نشو د غزان لاړ پروپاګاندا خو واورېدا قریب و چې واپس شوی خو ایمان دومره مضبوطو چې دا پروپاګاندا مقابله وکړه او بیا هم لاړ دا مطلب ثم تاب عليهم بیا الله تعالی دې توبه توفیق ورکو او الله تعالی په دې باندې پر رحمت سره راو ګرځیدو توجه وکړه پر رحمت سره په دې باندې انه بهم رؤوف الرحیم بشک الله تعالی د مؤمنان سره مینه کوونکی او مهربان دی وعلى الثلاثه الذين خلفوا او الله تعالی توبه قبول کړه دا غدرو کسانو خلفوا چې هغه رست شوی د قبول توبه نه خلفوا سمانه ده چې رست شوی د قبول د سنه دا ابو لبابه رضی الله تعالی توبه خو قبول شو مخکي خدای دې دا خبره مرجون لامر الله کنه دا رست شوی حتى اذا ضاقت عليهم الارض تردي چې تنگ شو په دې باندې د ازمکا به ما رحب سره د فراخینا وضاقت عليهم انفسهم او تنگ شو په دې باندې دي د ځانونه ګوره سړی کله کله په دنیا بهر خپي خو په دې پوهې چې ما کې خو غلطي نشته دا خلک چې زما دشمنی کوي نو دا ځکه چې غلطي د دوی ده زما خو نه ده نو دې چې بیا ځان له ناشي نو خپه نه خو چې کله په سړی کې غلطي وي نو چې خلکو په مخ کې نو د خلکو تم ګناه نشته چې دې زما سره بایکاټ کوي او زما خبره نه اوري خو چې بیا ځان لکینی نو سوچو کې چې لکه واقعي غلطي هم زما ده نو که ځان لې او که د خلکو په مخ کې خدای خپای ځکه ته پته چې دا غلطي خو زما ده نو دی په دې پویو چې دا خلک زمو سره بایکاټ کوي مو سره خبرې نه کوي نو دا غلطي خو د دې نه ده وضاقت عليهم انفسهم ځکه دې ته پته و چې غلطي بنیادی زمونږ نه مونږ ولې غزاله نتلو وضاقت عليهم انفسهم او تنشو پدی باندې خپل زړه وظنوا او د دې دا یقین راغی او دې پدی باندې پوښو الله ملجا من الله الا الیه چې نشته زید پناه د الله تعالی د عذاب نه مگر د الله تعالی طرف ته د الله تعالی د عذاب نه بچ کیږي د الله تعالی پر رحمت ثم تاب عليهم بیا الله تعالی دې توبه توفیق ورکړي توبو چې ګراو ګرځي ان الله هو التواب الرحیم بشک الله تعالی توبه قبولونکی مهربان دی یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ایماندارو د الله نو یریږي وکونو مع الصادقین او د رښتینو خلکو مرګري شه رښتینی خلک څه ته وایي نو رښتینی دی ته وایي د قران او سنت مطابق خبره کوي او بیا چې څه کوي چې څه وایي نو هغه څه کوي مو نه څنګه چې وایي یو څه کوي بل څه ما كان لاهل المدينه مناسب ندی د مدینه والو د پاره من حولهم من الاعراب او دا چا د پاره چار چا پیر د باندې چانونه اي تخلفوا عن رسول الله چې دې رست پاتې د پیغمبر د الله تعالی نه پیغمبر علی السلام بغزال زی ادیب کورونه کې ناش دا مناسب نه ده ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه او نو له مناسبه ده چې دې مینه وکړي د خپل ځانونو سره زیاته مینه د پیغمبر نه پکار ده چې زیاته مینه د ځان سره ونه کې د چا سره وکړي د پیغمبر علیه السلام سره وکړي پیغمبر علیه السلام خو سخت رواني لوګي او تند به تیری او دی وی نظم نو دا پسان ډیر مېن دی د پیغمبر نه ولا يرغبوا
او نو ولدا مناسب دا چې دی مینه وکي بانفسهم د خپل ځانونو سره عن نفسه زیات مینا د مینه د نفس د پیغمبرنا صلی الله علیه وسلم ذالک بانهم زکه چې بری کې ثواب دی اجر دی په پیغمبر سره چې ګرځي ټول اجرونه او ثوابونه ذالک بانهم لا يصيبهم ظمأ دا په دی وجه نه رسیږي ته تندا ولا نصب ونستړیواله ولا مخمصه او نلوغا فی سبیل الله دا الله دین د غلبې لپاره په میدان جهاد کې ولا يطؤون موت ان يغيظ الكفار او دی نګدي قدم په داسې ځای کې چې دا غي په قدم په خودو باندې غوسه کوي کافرانو ولا ينالون من عدو نيلا او دی ته نه رسیږي دشمن نس مصیبت ولا ينالون او دی نه حاصلې من عدو د دشمن نه نیلن س مصیبت که مصیبت دی ته د دشمن نه طرف نه ملاویږي او دا معنی هم خلکو کړی دا ولا ینالون من عدو نیلن او دی نه رسي دشمن ته س مصیبت دوړ معنی ټیک دی که دی ته مصیبت رسیږي اجر که دی دشمن ته مصیبت رسي اجر الا كتب لهم به عمل صالح مگر دې د پاره لیکل کېږي په دې باندې یو عمل ان الله لا يضيع اجر المحسنين بشک الله تعالی نه ضایع کوي اجر د عمل کوونکو ولا ينفقون نفقه صغيره او دین خرج کی معمولی غونډه خرچه ولا کبیره نه غټه ولا يقطعون واديا او دین توې کوي او درا چې مزل پې کوي الا كتب لهم مگر دا الله تعالی په دربار کې په نیکو کې دې د پاره لیکل کېږي ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون دې د پاره چې الله تعالی دې بدل ورکړي د بهتر عملونو چې دې کړی دي د دې آیت مطلب څه شو د دې مطلب دا دی چې مسلمان چې د پیغمبر سره وځي نو کده اسی په یو ځای کې ناس ویش کارم نه کوي خود دې ناشته باندې په دغه ځای کې په قدم خودو باندې کافر غوسه کیږي ا کافر په خپګيږي چې دا کار ولې وکړو نو یا کبل اس فائدې نه نو دا کافر خپکولم د الله تعالی تر طرف نه ثواب کار دی پوهیږي په خبره اول کې چې د افغانستان ته روسیان راغلیو نو موږ به خطبه چې ویلې ز په هغه وخت خطیبم پرې دغه بیا رستو کنه په سن 87 88 په دې زمانہ کې پرې تیمرګر کې نو ما به پرې خطبه کې داسې خطبه کې الفاظ وي چې اللهم انصر المجاهدین فی افغانستان نو الته یو سړی راغی هغه اوس خدای خبر چې کوم ځای پته نه لګي بیا صوفي صاحب افغانستان ته بوتله او پته نه لګي چې ژوند دی وای کوم مړ الله دې وبخي کوم وفات شوی او که ژوند دی نو الله دې د جیل نه اخلاص نو هغه سړی یو ځل ما ته راغی وایي یاره جي او سوال چا کړی دی مې څه سوال یې کړی دی وایي چې دی په دې خطبه کې د افغانستان نوم ولي او په قرآن کې خو د افغانستان نوم نشته ما ته دا سوال کوي که بل څوک وایي نه زه نه کوم ما که ته کې چې ویښ هم پکې راته وایي نه زه نه کوم ما هغه سړی راوله چې ویښ هم پکې وته وایي ښه وایي هغه خو نه راځي نو ما چې نه راځي نو داسې ورته ووایه چې دا پکې ځکه وایم چې ته پې خفه کېږي دا پکې د افغانستان دا نوم ځکه عالمه چې ته پې خفه کېږي نو ویل دې څه مطلب دی نو ما ورته سورة توبې د آیات وویې ما چې په کوم شي باندې کافران خفه کېږي او د کافرانو ملګري پې خفه کېږي په هغې کې ثواب دی نو چې څوک د افغانستان په نوم په خطبه کې خفه کېږي نو پته ولګېده چې دا ناکاره سړی دی نو ما ته پکې ثواب میلاویږي مې په دې پوه شوې تاسو په خبره ورسېدې که نه نو خو امي نور په نه پوهېده خو ما بس په دغه پوه شه چې په دې کې ثواب دی ولې پکې ثواب دی ځکه چې بېدینه سړی پې خفه کېږي نن هم پکار ده چې خطیبان په خطبه کې د چا نوم علي د افغانستان نوم پکې علي د عراق نوم پکې علي پوهېږه د کشمیر نوم پکې علي د بوسنیا نوم پکې علي د فلسطین نوم پکې علي نو څه خلک به پې څه کېږي دا تندی به رسې برمه شي او دا پوزه به رسې وپړسېږي نو به تا ته به اجر میلاو شي اوس یو بله خبره ده وما کان المؤمنون لینفروا کافه د بانډو او د دیهاتو د تعلیم انتظام پکار دی خلکو ته قرآن ښودل پکار دي نو خلکو ته چې قرآن ښیي نو د هغې طریقه دا ده چې څه خلک به داسي چې هغه به د دې دیهاتو نه راوباسي داسې مراکزو ته او داسې دیني ادارو ته به یې راولي چې هلته به قرآن زده کړي حدیث به زده کړي او بیا به واپس خپلې علاقې ته لاړ شي نو څه به وکړي د خپلې علاقې خلک به پوهه کړي نو دا د دیهاتو د تعلیم انتظام طریقه دا ده چې دا علاقې د خلکو نه څه خلک راولي ګوره دا ډېره اهمه خبره ده په دې خبره ځان پوه کړي اسلام دې تعلیمات چې زمونږ مشرانو خلکو په سپین کې پرېښودل نو د هغې نه لوی نقصان جوړ شو په بر صغیر پاک هند کې دلته د دې ځای مسلمانانو هوښیارانو ماشاءالله په دوو ټکو کې راته خبره کوم خو که پې پوهېږي په سپین کې 800 کاله مسلمانانو حکومت وکړو اوس پکې هغه د مسلمانان نشته اگر چې د عربیا شروع پکې وشوه په غرناطه کې 2 جماعتونه جوړ شو او په هغې کې د عربیا الله اکبر نارې شروع شوې خو دا 500 کاله د 1492 نه دی خوا
1492 کې غرناطه د مسلمانانو د لاس نه تللی وه. نو دا 1500 کاله د غرناطې په جماعتونو کې د الله اکبر آواز نه و. اوس تقریبا په 2003 کې تقریبا هلته بل جماعت جوړ شو. اوس د هغې نه پس د الله اکبر آواز هلته کېږي. قرطبه دا چې کوم جماعت دی مسجد قرطبه په هغې کې به هم پخوا خلک نه پرېښودو. علامه اقبال تللی و رحمه الله وایي زه په دې کې مونځ کوم پولیس وایي زه ولې اجازت غواړم ناله هغه وایي زه ته اجازت وغواړم هغه لاړ خپل افسر ته او حضرت علامه اقبال خو اودس کړی او نشي د ورننوت او مونځ یې پکې وکړو. چې راغی به اجازت میلاو نه شوې ما ته اجازت میلاو شوې او ما پکې مونځ وکړو. اوس هلته کې اجازت میلاو دی باقاعده هلته یو زنځیر داسې لکه دا ته چې ناست یې څنګه داسې یو زنځیر یې کړی دی او په هغې کې مسلمانانو ته اجازت ورکوي چې خیر دی راځئ دلته مونځ کوئ. تبدیلي را روانه ده پرې پوهېږي د تبدیلۍ هوا آثار را روان. نو دا پکې یو بنیادي خبر. خو دې سپین کې چې کوم مسلمانانو او 8.5 کاله حکومت کړی او دا ټول د بار نه تلي دا ټول د مراکش نه تلي د الجزایر نه او د مراکش نه تلي عربو د هغه ځای مقامي خلک چې کوم بس هغې کې دیو کار نه و کړی. په هغې کې ډېر کم خلک داسې وو چې هغې کې دیو کار کړی. د بار نه ورغلل هلته حکومت وکړو پوه شي په خبره باندې او بس چې کله بیا یې شکست وخوړو نو د هغه ځای هغه ټول مقامي خلک یې مخالف وو او د هغه ځای نه راوځغلول نو په لکونو په تعداد کې واپس مراکش ته راغله. څه پوه شي په دې پښتو. نو دې عربو کې دا رستنۍ یو غلطي پکې دا وه چې دې مقامي خلکو له اهمیت ورنه کړو. په هغه مقامي خلکو کې کار ونه کړو. په بر صغیر کې زمونږ پرې وطن کې دا سریلنکا او د مالدیپ پورې او د هغه انډونیشیا او ملیشیا خو په دعوت فتح شوي دي. خو تاجرانو هلته دعوت وړی دی. هغه غازیان مجاهدین هلته نه دي تلي. دا خبره غلطه ده چې اسلام ټول په توره باندې خلکو دنیا قبضه کړې ده. اسلام کې پرې دعوت کې خپل یو رښتینوالی دی خو ته دعوت پېژنې نه. ته قرآن خلکو ته بیان کړې خلک کم خلک چې نیک فطرت خلک دي چې هغه مني که نه مني استا دې خبرې ته بالکل به سرک دي. بیا نو هغه ځای کې هغه دعوت چې دی دا ځینې خلک مونږ ته وایي تاسو په توره باندې دا ملک ټول قبضه کړی دی. نو وایي انډونیشیا او ملیشیا ته توره کله تللې ده هلته خو تاجران تللي دي او هغې دعوت وړی دی او دغه تاجرانو دعوت په وجه باندې خلک مسلمانان شوي دي. تاسو په خبره ورسېږئ دا د اسلام حقانیت دی چې اسلام پر دعوت کې خپل یو رښتینوالی خو دلته مسلمانانو کې دا کمال دی چې دلته چې چا مسلماني راوړې ده نو د هغې دا کمال دی چې د دې ځای مقامي خلک هغه مسلمانان کړي دي. لکه دا پښتانه په حیثیت قوم ټول مسلمانان دي په دې کې روسانه غیر مسلمین. اوس که د عقیدې په وجه باندې د چا عقیده خرابېږي او کافر کېږي نو د هغې خو موږ ذمهوار نه یو خو په حیثیت قوم دا مسلمان قوم دی. نو دارنګې په دې بر صغیر کې په دې هغه د هندوستان د اخره پورې دا بنګال کې دا مشرقي پاکستان دا ټول چې مسلمانان دي دا بنګلادیش والا اکثریت 90% نه زیات مسلمانان دي. نو دا ځکه چې دلته مقامي خلک مسلمانان شوي دي د دې ځای نه څوک اسلام نشي دا ټټو دي په سوري وتړي چې د بر صغیر نه به څوک د اسلام ته کډه ور په سر کړي. اوس خو موږ بېرته هلته کډه په سر کړې ده بیا انشاءالله العزیز موږ غرناطې ته او سپین ته روان یو. ته پکې د دې ځای نه خبرې کوې خبره دا ده چې زمونږ بیا خپې راغونډو نه موږ خپې ورغځو لاسونه ورغځو بیا هغه هوا را روانه ده بیا هغه دور را روانه چې بیا په ټوله دنیا له اسلام غلبوي. هندوستان دی هندوانو یو ځل دی سپین ته لاړو دی سپین ته تلیو دې دپاره تلیو د پاکستان د جوړېدو نه بعد چې سپین والا ته وایي چې تاسو موږ ته دا ووایه چې ستاسو په دې وطن کې هم دا مسلمانانو ډېر حکومت کړی نو دا د دې مسلمانانو دا نوغې او دا تخم تاسو له دې نه څنګه ختم کړو. نو هغې ورته ډېره خبره وکړه دا مونږ خو دا انکویزیشن و مونږ دې له ډېر ټارچر سیلې جوړ کړې وې او ډېر انټاروګیشن سنټر یې جوړې کړې وې او دا خو د دې دماغ پې خلاص نه شو. بیا آخر کار په دې باندې پوه شو چې هلته کې د دې ته کډه ځکه ور په سر کړه چې دې د بار نه تلي وو او د هغه ځای مقامي خلک نه مسلمانان کړي هغې باندې سره کار نه و کړی بس حکومت یې پې کړی او خبره ختمه او هغې ورته غږ نه شو کولی او چې کله هغې ته موقع میلاو شو نو بس راویې شو. او دلته په بر صغیر کې دا کار نه کېږي ځکه دلته کې دا خلک د بار نه دي راغلي دا دلته چې کوم د دې ځای باشندگان دي د دې ځمکې مالکان دي د دې خاورې مالکان دي که دا په ګجرات کې دي که دا په دکن کې دي که دا په لاهور کې دي که دا په دلی کې دي که دا په کلکته کې دي که دا په چټاګان کې دي نو دا د دې خاورې مالکان دي د دغه ځای او دا مسلمانان دي دا تر دې نه چېرته بوځي د بل ځای نه راغلی خلک نه دی دا دغه خاورې خلک دي او هغې اسلام قبول کړی دی. نو دا ټټو به دې په سوري وتړی چې یو وخت به راشي چې د دې ځای نه به مسلمانانو ته کډه ور په سر کړي په دې پښتو ورسېدی که نه. نو دا د دې آیت خبره مؤمنانو له پکار ده چې د کوم ځای خلکو ته د علم ضرورت وي
نو دا هغه خلق د علم حاصل کی، دا هغه خلق د علم سکی او دا خدای الله تعالی نظام دی. نو بس کله کله مولانا ثوابی سے ثوابی مولوی صاحب مولانا عبدالودود سے والله دی وبخ دا ټول مشران وفات زما خدا سے برای راست استاد نو ډېر ښه عالم. نو هغه به یو خبره کوله ویل د علماو مثال د انګور د بوټي، د انګور د بوټي ویسیله په یو ځای کې او میوه په بل ځای کې ورکوي، یی د کم ځای او فائدې کم ځای خلکو له ورکوي. نو دا سم پکې کله دا الله تعالی نظام دی، چاله په یو ځای کې حالات برابر کی، چاله په بل ځای کې. خود مقامی خلکو د اصلاح د پاره د ټولو نه بهترینه طریقه دا ده چې د هغوی بچي دی راشي او دین دې زده کي او بیا دې واپس راشي د خپل علاقې په خوی به پوهېږي، په مزاج به پوهېږي، هلته به وله چل ورځي، حکمت به وله ورځي، د هغه ځای کې به اوسېږي ټول عمر. نو دې به د هغې ښه اصلاح وکړي. په خبره تاسو ورسېدی که نه؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة او مناسب نه ده چې مسلمانان ټول په ټوله د دین د پاره وځي یا ټول په ټوله د غزا او د جهاد د پاره وځي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة پس ولې ونځي د هر غټ ډله نه یو وړکوټې ډله ليتفقهوا في الدين چې په دین کې دا جوړه حاصله پوهه حاصله کړي، ولينذروا قومهم او چې ویری خپل قوم اذا رجعوا الیهم چې کله واپس شي دي لعلهم يحذرون چې دې ویریږي او هوښیار اوسېږي. نو دې څه مطلب دی؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة د غټ ډلې نه د یو وړه ډله وځي ليتفقهوا في الدين، ځینې خلک د جهاد له لاړ شي او دا باقي ځینې خلک د دین تعلیم حاصل کړي. یا دا چې دا خلک جهاد لزي د پیغمبر سره، نو د پیغمبر سره به جهاد هم کوي او سره سره به دین هم څه کوي، زده کوي. پیغمبر سره چې ګرځي خو دین دغه ته وایي که نه، چې د پیغمبر سره ګرځي نو دا ته دین حاصلې، دا ته د دین علم حاصلې. ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسته پاسته ولاړه خبرې چې څه دي دا ټول دین دی. نو به چې ګورې ورته دین حاصله وکړه. یا ایها الذین آمنوا ایماندارو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار او جنګېږئ دا کافران سره تاسو ته نږدې دي، ولیجدوا فیکم غلظه او دې مخصوص کې په تاسو کې سختي. دا دې مخصوصه کې چې دا ډېر کلک خلک دی، داسې نه چې دا داسې پلسمن دي چې په ترنګلی باندې کته پرېوځي. واعلموا په دې باندې پوه شئ ان الله مع المتقین چې الله تعالی د متقیانو ملګری دی. متقیان څوک دي چې غذا کوي او چې غذا نه کوي دا به بل څه شی چرته. واذا ما انزلت سورة او چې کله نازل شي یو سورت فمنهم من یقول، نو دا منافقان یو بل توایي، ځینې پکې هغه دي چې وایي ایکم زادته هذه ایمانا، د کم یو ایمان په دې باندې زیات شو. دا خندا کوي چې قرآن خو وایي په آیاتونو باندې ایمان زیاتېږي، نو دا منافقان یو ته وایي لکه ستا ایمان زیات شه که نه، دا خندا کوي په ایمان پورې تبا مړي. فاما الذين امنوا پس کسان چې ایمان راوړي فزادتهم ایمانا، نو دا قرآن هغې له ایمان زیاتوي، ځکه چې په نوو آیاتونو ایمان راوړي، نوې احکام راشي، نور علم کې اضافه راشي. دا وهم یستبشرون، نو دی خوشحالي. واما الذين في قلوبهم مرض، نو کسان دای په زړونو کې بیماري ده فزادتهم، نو زیاتې د آیاتونو دي دا رجسن الی رجسهم، ګندګي د دې د ګندګۍ سره نوره، دوی کې خپله ګندګي وه او نوره ګندګي م پسې راوله ورزیاته یې کړه. ګوره د دې وحي مثال د باران دی، د وحي مثال د څه دی؟ د باران. باران چې وشي چې مزیدار ځمکه نو په هغې کې سره زرغون شي، ښایسته فصلونه ګلونه، او چې په ډیران باران وشي او ښه تیز باران او دا پرنالې پرې اوبهیږي نو ګن من هغه څه شي مرداري هغه پکې راښکاره شي. نو دا وحي چې وشوه نو په ابوبکر صدیق هم دا باران وشو رضی الله تعالی عنه، په عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم دا باران وشو. نو هلته کې دننه یو خوبي وه، یو کمال و، نو بس هغه کمال دنیا ته راښکاره شو. چې دا وحي نه وی نو د ابوبکر صدیق دا دومره کمال به دنیا لیدلی وی. او ابولهب او ابوجهل چا پېژنده چې دا څومره ګنده دي، خو دنیا کې ګرځېده دغه خلکونه. لیکن چې دا باران پې وشو نو دا پرناله چې پې راوبهېده نو دغه ډیرانو چې ډیرانو نو به دغه ګن من پکې راښکاره شو. نو د ابولهب پته ولګېده چې کله دا باران شو، او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د اخلاص پته م ولګېده. نو دا خو دا قرآن بیانول پکار دي چې لږه پته یې ولګي چې په چا کې دننه څه دي چې دا راښکاره شي، او چې داسې سمسمه کوي او ښه په قلاره باندې خلک خوري او څکي او ګرځي راګرځي، بیا به څه پته لګي؟ پته خو په دې کې لګي. دا فزادتهم رجسن الی رجسهم، دا آیاتونه زیاتې دي لره ګندګي سره د دې دغه ګندګۍ نه، دې کې خپله ګندګي هم دا نورم پکې زدرا پیدا شي. وماتوا وهم کافرون، او دې مړه شي او دې کافراني. اولا یرون، آیا دې نه ګوري انهم یفتنون فی کل عام مرة او مرتين، چې دې ازمېیلی کېږي په هر کال کې یو ځل دوه ځله، داسې نه چې دوه ځله، درې ځله، څلور ځله، خو دا خو د مثال په طور.
ثم لا يتوبون بیا دی توبه نو باسی ولا هم یذکرون نصیحت قبلی څنګه ازمیله کی کله په قات راځي کله په سختی راځي کله په مرزونه راځي کله په دردونه راځي کله په چته کې بل څه تکلیف نو دا د دې لپاره دی چې دې ته الله تعالی یاد شي خو دې بدبختو د دې نه هیڅ فایده وانه غشته واذا ما انزلت سوره نو چې کله یو سورت نازل شي نظر بعضهم الى بعض ځینې پکې ځینې ته وګوري چې د جهاد آیات راشي او د څه پکې دغه نو یو بل ته وګوري چې خدای دې خیر کړي او بیا شروع کړي دا په مونږ به بیا ګوره او ته بیا به مونږ پسې وای نظر بعضهم الى بعض نو ځینې پکې ځینې ته وګوري نو بیا برداشت نشي کولی اورېدی خو نشي طاقت خو یې دومره یې نه دومره قوت اخلاقي خو پکې نه چې برداشت وکړي نو بیا کوشش کوي لار د وتو ګوري چې اوس چېرته ووتی چې په ښکاره وځي نو خلک ورته ګوري دا پلان کوي ووته نو داسې ګوري چې چا په نظر کې خو نه یم اخیستی ګوره دې انداز ته دا قرآن څنګه تصویر کشي کړې ده نظر بعضهم الى بعض دا ځینې پکې دې ځینو ته په سترګو کې یو بل په نظر کې والي په سترګو کې یو بل پویه کړي نو بیا په سترګو کې اشاره کې ورته وایي هل یراکم من احد هلکه چا په نظر کې خو نه یې اخیستی څوک درته ګوري خو نه نو هغه ورته اشاره وکړي چې نه تا ته چا په خیال نشته نو ثم انصرفوا نو بیا چې غلی غوندې چې وښویېږي وځي او مخکې بل ځای کې قرآن وایي یتسللون منکم لوازا داسې ښویېږي د یو نه شاته شي داسې روغ غوندې رارسته شي بیا ناسي بیا داسې لږ ساعت پس چې پوه شي چې چا راته فکر نشته بیا د هغه بل نه لږ شاته شي نو چې په دې طریقه چې ګورې بیا دروازې نه بهر ته وتې دا طریقه ده دا ګوره قرآن څنګه تصویر اندا تاسو دا منظر هم ذهن ته راغی که رانه هل یراکم من احد ولې تاسو څوکیني څوک درته ګوري نو هغه ورته په جواب کې وایي چې نه ته ګورې په خیال کې نه نو ثم انصرفوا نو بیا واپس لاړ شي صرف الله قلوبهم الله تعالی د دې زړونه اړولي دي د قرآن نه بانهم قوم لا يفقهون چې داسې خلک دی چې د دې پوهه نشته دا په هنګا بنګا باندې ډېر پوهېږي په قرآن نه پوهېږي لقد جاءكم رسول من انفسكم بشک راغلی تاسو ته رسول من انفسكم ستاسو د نفسونو نه دی یعنې تاسو عرب یې دیم عرب دی انسانان یې دیم انسان دی عزیز علیه ما عنتم او که ته ما ته وایې چې هلکه عرب دی نو زما نه خو بیا نه دی نو ما عرب دی نو د عربو دپاره یې څه ویلي دي په دې آیتونو کې تاسو داسې آیت ولیدي چې د عربو دپاره دی او زموږ دپاره نه دی نه بلکې هغه خو ویلي لا فضل لعربي علی عجمین عربي اډو په عجمي غوره نه دی او نه عجمي په عربي غوره دی فضیلت په تقوا کې دی فضیلت په څه کې دی په تقوا کې دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام عربو له څه وکړو ولې ابو لهب عربو که نه و نو څنګه دی تبت یدا او ابو جهل څنګه و هغه عربو که نه و نو سټې ته په دې یخ کې پرېږه که نه نو په کار دا و چې د عربو دپاره پیغمبر وی چې عرب یې ټول په سر ګرځولې او مونږ به بیا وجلې چې بیا به مونږ ویله چې یاره مونږ پکې نه یو نو خو هغه د عرب څه کړو از قریشو منکر از فضل عرب اقبال څنګه خبره کوي وی شیطان او د شیطان شاگردان وی چې دا عجیبه پیغمبر دی دا لاره په سر راله ده دړ کړی دی وی د بل چا د لاس هم په سر دړ نه دی د ده د لاس هم په سر دړ دی چې از قریشو منکر از فضل عرب د قریشو فرد دی او د عربو د فضیلت نه منکر دی او غلامان یې راوسته او د سردارانو سره یو ځای کېنول او وی چې اړو د عربو فضیلت نشته پوهېږې د عربو وی څه نشته وی فضیلت صرف په تقوا دی فضیلت په ایمان دی فضیلت په عمل صالح دی نو دا چې هر چا اختیار کا هغه غوره دی حریص علیکم عزیز علیه ما عنتم ګران دی په پیغمبر علیه السلام باندې هغه خبرې چې تاسو په تکلیف کې اچوي پیغمبر په دې باندې ډېر خفه کېږي چې تاسو دوزخ ته لاړ شئ نو ځکه دا دومره مشکلات برداشت کوي او دا دومره زړه ځان له خوري چې تاسو په سمه لاره لاړ شئ چېرته جهنم ته لاړ نه شئ عزیز علیه ډېره ګران ښکاري دی پیغمبر ته ما هغه څه عنتم چې تاسو کوم شی په تکلیف کې اچوي حریص علیکم ډېره مینه ده حریص علیکم ډېر مینه کوونکی دی علیکم ستاسو د هدایت ډېره مینه ده او ډېر ارمان دی چې تاسو سمه لار بیا موندئ او بالمؤمنین رؤوف الرحیم د مؤمنانو سره مینه کوونکی او مهربانه دی حاجی انسان دوستی نه کوي مؤمن دوستی کوي وایي زمونږ 3 اصول انسان دوستی نو پیغمبر انسان دوستی کوي که مؤمن دوستی کوي بالمؤمنین رؤوف الرحیم مؤمنانو سره مینه کوونکی مهربان دی
فإن تولوا كده دي خلق ردي باوجودم تنا مخوالا وجدار دي فيدي كار دي فقل ورتواي حسبي الله ما دبر الله تعالى كافي لا إله إلا هو لا الله بغير بالخدي نشتا عليه توكلت فالله میں اعتماد دے وهو رب العرش العظيم او الله تعالى دلوي عرش مالك دے وهو رب العرش العظيم دا عظيم صفت دا چا دے دا دے عرش الله دلوي عرش مالك دے دلوي عرش مالك دے حضرت ام الدرداء وی چې ما د خپل خاون ابو الدرداء واورید رضی الله تعالی عنهم چې یقول چې وی به او دا به پیغمبر علیه السلام نه اوریدلی چې ما من عبد یقول یو بنده نشته چې هغه داسې وی چې حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم 7 مرات وزلا الا کفاه الله ما اهمه مگر چې کوم شي د غمجن کړی نو هغه بول الله تعالی هغه مسله حل کی کوم خبره د وجنه چې د غمجن نه او د هغه خبره د وجنه د رست سوی حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نو الله تعالی برده د غم کفایت کی مسله بول الله تعالی حل کی او کله دار چې په آخرت کې به ول حل کی نو نیکی خوشوانو بهر حال دعا خدا بسم الله الرحمن الرحیم سوره یونس پدې کې د یونس علیه السلام تذکرہ راغلی دا وان یونس لمن المرسلین او بیا د یونس علیه السلام دا قوم نه چې عذاب لري شو نو دا غي تذکرہ ده پکې دا مکی صورت ده او د دې دورم د مدینه د مکه معظمه اخرنه دور ده دا د هغه دور صورت ښکاری چې په کوم دور کې سوره انعام او سوره اعراف نازل شوه د دې صورت مضامین چې دي هغه داد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفینو ته دا خبره کوي چې اے مخالفینو د دې پیغمبر ستاسو د دې پیغمبر معامله داسې ده لکه د موسی علیه السلام او داغه د مقابل فرعون یا د نوح علیه السلام او داغه د مقابل خلکو نو اندازه ولګوي چې انجام کار بیا ګټه موسی علیه السلام او نوح علیه السلام وکړه که داغه مقابل وکړه نو د موسی علیه السلام او د نوح علیه السلام لار روان دي او تاسو د فرعون او د نوح علیه السلام د دشمنانو په لار روان دي دویمه خبره ورته دا کوي چې تاسو دا خیال لې چې تاسو په مکه کې مشری دا او مزیدی او دا محمد صلی الله علیه وسلم او د ملګری کمزوري دي نو ولې صورتحال به همیشه داسي ټول عمر به داسي دا چې څوک زورور دا به ټول عمر زورور او څوک کمزوري دا به ټول عمر کمزوري نه داسې نه ده دا حالات تقاضا ده یو وخت به چرته داسې راشي چې دا حالات به بدل شي دے بٹول عمر کمزور ہے اور تاسو بٹول عمر سرداران نہیں وہ اے منجم میرے ہاتھوں کی لکیروں کو نہ دیکھ وقت کے ساتھ ہی حالات بدل جاتے ہیں زمان اللہ شکر خو تم گورا جستا پر کرخ کے خوشحالی نشتا وہ ادا خوشحالی بدلی گی ادا کرخ بدلی گی وقت کے ساتھ ہی حالات بدل جاتے ہیں پر کرخ باندې راته خبره مګه او جستا په لاسونو کې داسې کرخي دا پرې دا حالات به بدل شي بیا یو درېمه خبره ورته بله کوي چې دا یاد وساتئ چې یو موسی علیه السلام د فرعون په مقابله کې او یو دا محمد صلی الله علیه وسلم د ستاسو په مقابله کې نو ګوره که اندازه ولګوئ نو موسی علیه السلام د فرعون په مقابله کې کمزوری و او فرعون ډیر زیات زورور و په ظاهر په دنیا کې خدا محمد صلی الله علیه وسلم دومره کمزور نه دی لکه موسی علیه السلام چې څومره کمزور دی او تاسو دومره زورور نه لکه فرعون چې څومره زورور دی نو بیا ګوره د فرعون انجام دغه دومره زورورتیا او دغه فوجونه او د طاقت باوجود څه شو نو ستاسو سره خو له فرعون امر طاقت نشته او تاسو دومره نازېږئ او هغه موسی علیه السلام د فرعون په مقابله کې راوته هغه ته میدان نو پرېښودی نو دا محمد صلی الله علیه وسلم به تاسو څنګه میدان پرېږدي دا خیال هم ګوره هسې لیونتوب دی دا خبره به بیا به ته دا خبره په دې منځ کې وکړي چې دا ژوند یو سوره د دنیا مهلت دی دا مهلت مه ضایع کوئ کنی بیا به د فرعون غوندې اوږدې کلمې وایې خو په کار به هم نه راځي په وخت باندې یوه کلمه په کار راځي او بې وخته په یو ساعت 3 کلمې بیا په کار نه راځي نو د دې نه مخکې چې دله مرګ راشي د دې نه مخکې چې در باندې قیامت راشي د دې نه مخکې چې مهلت ختم شي نو د دې خپل ځان له خیر ولټوئ او د فرعون په شانې به بیا اوږدې کلمې وایې خو بیا به وخت تلی بیا مؤمنانو ته پکې یو خبره کوي چې تاسو مایوسه کېږئ مو حالات به بدلیږي او بالکل هجرت را نږدې دی بیا ورپسې یو بله خبره به دام کوي مؤمنانو ته چې هسې نه
چې د آزادۍ نه بعد هغه خویونه خپل کړي چې کوم چا خپل کړي یهودیان او بني اسرائیلو. نه، ازادي به درته میلاو شي، اقتدار او قوت به میلاو شي، آزاد خطه به درته میلاو شي، خو خیال کوئ ګوره د بني اسرائیلو خویونه به نه خپلوئ، د یهودیانو خویونه به نه خپلوئ. تاسو امت مسلمه او امت وسط یې، ستاسو ځان له یو مقام دی، نو تاسو به د بل چا نه چل نه زده کوئ. دغه د خپل قرآن نه او د پیغمبر نه به رهنمایي اخلئ. دغه مضامین دي. مخکې صورت کې دا ویلی شوي چې توبه ده، توبه قبلول پکار دي، توبه ایستل پکار دي. اوس په دې صورت کې دا وایي چې توبې دوه قسمه دي. یو هغه دي چې په وخت وشي لکه دې دریو کسانو چې ایستلې وه، او بل هغه دي چې بې وخته وشي لکه چا، لکه فرعون چې ایستلې وه. نو توبه به وباسي. صورت توبه کې توبه ده، توبه به وباسي، خو توبه به په وخت باندې وباسي. بې وخته توبه فایده نه کوي. بل دا چې په دې صورت توبه کې د جهاد او د غزا ذکر و، دا مسلمانان دا ملکونه ولې فتح کوي، دا مقابلې ولې کوي، دا سخت او تکلیفونه ولې برداشت کوي؟ ځکه چې فاعبد الله مخلصین له الدین، د دې لپاره برداشت کوي چې په ټوله دنیا کې د الله تعالی د بندګۍ نظام راشي. د الله د بندګۍ د نظام د غالب کولو لپاره جهادونه ضروری دي. بیا په دې صورت کې بدن نه خلق ته توحید، د رسالت او د آخرت په مسله باندې پویول، او ناپویا او مخالفینو ته او دشمنانو ته زجر او روډ زورنه او تنبیه ورکول دي. نو دا د دې صورت هغه مضامین شو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله چې ډېر زیات مهربان او همیشه مهربانه دی. الف لام را، د دې په مطلب یو الله پوهیږي. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا د آیاتونو د کتاب د حکمت مطابق نازل دی. اکان للناس عجبا، آیا انسانانو دپاره دا تعجب خبره ده. ان اوحینا الی رجل منهم، دی به په دې تعجب کو چې انسان پیغمبر څنګه شو، چې وحی وکومونږه یو سړي ته منهم د دوی نه، ان انذر الناس، په دې مضمون چې خلک ویروه، وبشر الذین آمنوا، او زیری ورکړه کسان ته چې ایماندار دي، ان لهم قدم صدق عند ربهم، چې دې دپاره به اوچته مرتبه د خپل رب په خوا کې. قدم صدق، ابو حیان وی چې منزلتن رفیعتن، منزلتن رفیعتن، اوچته مرتبه به ورته ملاویږي. بنده ته به د بندګۍ په وجه باندې اوچته مرتبه ملاویږي. قال الكافرون، کافران وی هذا سحر، ان هذا لساحر مبین، دا خو جادوګر دی ښکارا. وای جادوګر نه دی، دلایل دی ورسره. کم دی؟ ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض، بشک استاسو رب غزاد ته چې پیدا کړ اسمان او زمکه فی سته ایام په شپږو دورونو کې. ثم استوى على العرش، بیا مستوی دی په عرش باندې، څنګه د الله تعالی شان دی موږ په خوانه پویګو. یدبر الامر، ټول انتظامات په خپل کوي. یدبر الامر، د دې ټولو کائنات انتظامات په خپل یوازې په یوازې چلی. وزیران مشیران نشتا. ما من شفیع، نشته څوک سفارش کوونکی، الا من بعد اذنه، مگر پس اجازه د الله تعالی نه. د قیامت په ورځ باندې په الله تعالی داسې څوک نازبین نشته چې په زور په خلق وبخي، اجازت بغواړي نو الله به سفارش. ذالکم الله ربکم، دا اختیارات چې لري دغه الله تعالی د استاسو رب دی. فعبدوه، دغه رب بندګي وکړئ. فلا تذکرون، ولې تاسو نصیحت نه قبلوئ. الیه مرجعکم جمیعا، دغه الله تعالی تاسو واپس یې ټوله. نو چې د چا مخې له ورځي نو د هغه د خبرې خیال ساته. وعد الله حقا، دا الله تعالی رښتینی وعده ده. انه یبدأ الخلق ثم یعیده، الله تعالی اول ظلم دا مخلوق را پیدا کړی او سره سونه، ثم یعیده، بیا به د مرګ نه بعد دوباره را پیدا کی. لیجزی الذین آمنوا، د څه دپاره به را پیدا کی؟ بعث بعد الموت د څه دپاره دی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، چې بدله ورکړي کسان ته چې ایمان راوړي او ښه عملونه کړي دي د انصاف مطابق. والذین کفروا، کسان چې کافران دي، لهم شراب من حمیم، دې دپاره بس کاکي من حمیم، د ګرمو اوبو نه، وعذاب الیم، او دردناک عذاب وي. بما کانوا یکفرون، په دې ولې دي کافرانو. اعاذنا الله من ذلک. نو بعث بعد الموت د دې دپاره دی چې نیک ته د نیکۍ او بد ته د بدۍ بدله ملاو شي. بیا دلایل. والذي، الله تعالی غذات ته، جعل الشمس ضیاء، چې وی ګرځاو د انور ضیاء، بریښېدونکی، پړقېدونکی، بریښېدونکی او پړقېدونکی. والقمر نورا، او سپوږمۍ وګرځوله رڼا. دا سپوږمۍ ته چې ګورې نو ستا سترګې نه بریښي، او د انور ته چې ګورې نو سترګې نه څه کېږي؟ بریښي. وقدره منازل، الله تعالی مقرر کړی دی او یو د پاره منازل روټونه، منازل پړاوونه او روټونه، دا یو د پاره ځان لپاره فضا کې لار ده. سپوږمۍ په خپل مدار کې روانه ده او نور په خپل مدار کې روان دی. لتعلموا عدد السنین والحساب، دې د پاره تاسو پوه شئ په شمار د کلونو او په شمار د حساب د معاملاتو.
نور او دا سچ تا تخکاری کنا دا ارس حرکت کوي دا زمکم حرکت کوي دا مو ته ساکن اخکاری زمون دا خیال چې نور اس په مې تاویږي او دا زمون دا زمکه ده نور نه راتاویږي پوهیږي په خبره باندې خدای دا انور په خپلم تاویږي دا انور په خپلم ګرځي دا چې په دې کائناتو کې سدي دا مسلسل په حرکت کې دا هر یو شی په حرکت کې دی بلکې د بعض سيزونه حرکتونه مختلف قسمونه دي په خپل ذهن تاویږي او دا سیم ګرځي لکه دا ټیر چې تاویږي او روان می دا سیم مخ کې لتعلموا عدد السنين والحساب او دې لپاره تاسو پوه شئ په شمار د کلونو په حساب د خپل معاملاتو ما خلق الله ذلك الا بالحق ندی پیدا کړی مونږ الله تعالی دا ارس مگر د حکمت مطابق يفسر الآيات په تفصیل بیان الله تعالی آیاتنا لقوم يعلمون خلق د لپاره چې ځان پوي ان في اختلاف الليل والنهار بشک په اختلاف د تلو د شپې او د ورځې کې اختلاف معنا څه ده د ورځې او د شپې اختلاف ده جګړه ده نه جګړه نه ده خو یو تور دی بل سپین دی یو زی بل راضی یو تیاره دی بل رڼا دی وما خلق الله في السماوات والارض او پاغه سيزونو کې چې الله تعالی پیدا کړی دی پس مګه کې لآیات ډیر نه خري لقوم يتقون خلق الاخبار چې الله تعالی نه یریږي ان الذين لا يرجون لقاءنا دا کافران دومره د عقل نه کار نالي نه دی اصل کې قیامت نه مني دي ذکر دینه سه عبرت نالي ان الذين لا يرجون لقاءنا بشکا کسان چې هغه تمنه ساتي زموږ د ملاقات د قیامت ورضوا بالحیاه الدنیا او دی خوشاله دی په موجوده ژوند باندې په مقابله د آخرت کې په دنیا کې کله کله سره خوشالي کړه یا لکه سړی باندې خوشالي راشي نو خوشالي کې بنه جایز خوشالي کول ګناه ده نه نو څنګه قران وی ورضوا بالحیاه الدنیا ويرضوا بالحیاه الدنیا خوشاله دی په موجوده ژوند باندې د آخرت په مقابله کې وی مال دنیا خراب آخرت د څه کوم وی مالت دل تراکا او کنه دل ته نه راکې نو بیا مال ته ندی پکار ورضوا بالحیاه الدنیا او دی خوشاله دی په موجوده ژوند باندې په مقابله د آخرت کې واطمئنوا بها او په دې دنیا باندې مطمئن دي پوهیږي په خبره باندې دا په خوا بدلته کې څه کسانو کنه پوهې شي په خبره باندې سور سحر یو کتاب نو هغه ما چان راولې ون پای کې څه شعرونه لیکلو لګیا به وسبه وي د دنیا په دې باندې پوښتنه د الله تعالی مبارک به خبرې کولې وي ته وای چې غفار یم مهربان یم خو استاد امینه د پسو کسو غټانو که غریب د لوګي مری ته پوسې نکړې وای څنګه ځان طرف د به کسانو او دلته مو ته خلګوي د سیاست دی نو دا سیاست دی چې ته په خدای پسې خبرې کې په جنت پسې به خبرې کې ها جی په جنت پسې او په دې پسې خبرې کولې په خبره باندې پوه نشوي وې د جنت حسین حوري استایل او ما وې زی چې زودا اس زور ور دي په خبره باندې پوه نشوي وې د مولا د تریو تندینه مې زړه موړ دي او د ساقي ستر نسل زله بهتر دي او د جنت حسین حوري استایل او ما وې زی چې زودا اس زور ور دي دته ورن دا سیاست ده کدا تا بيدینه او کفر شروع کړو دغه مزه هم چې خیر ده دا پارټي ده داسې پارټي ده ته جنت پسې خبرې کې ها جی چې د صبر نوجي ها جی چې زما د درد دارو ور پکې نوي مولا جان استاد غټ کتاب بس کړم چې د صبر روجي نسم بل کال تا طالب جان دا نسیا ثواب بس کړم ها استاد درد دارو پر قرآن کې نشته ها ستا کوم قسمه درد ده تا کوم قسمه درد دی چې علاج پکې نشته په سړو خو د درد نه راځي دا غي علاج نه پوهیږي په پښتو کنه یاره خپورې ون خطا او تاسو نه پوهیږي په خبره ها و چې زما د درد دارو ول پتا څه چللې ها ته ځان ته نار ول کوم قسم درد باندې راغلی چې په دې قران کې علاج نشته چې زما د درد دارو ور پکې نوي نو مولا جان استاد غټ کې دا د مولا کتاب دی غلا د الله تعالی کتاب دی او چې د صبر روجي نسمه بل کالتا نو طالب جان دا نسیا ثواب بس کړم نسیا ثواب ورادو مونږ د دنیا کې پکار دي مال دنیا کې وینا قدر راکا او دې ته زمونږ د خلک بیا وی یاره جی دا ول سیاست خبرې دي نو دا سیاست خبرې دي نو دا بیا شیطانی سیاست دی خدا نه منم ته منی دا خو تا په دین پورې خندا شروع کړه په قران پورې په روزه پورې نو دا د دې علاوه هم پکې غړې وړې ویلې دي غړې وړې یو پکې عنوان یې خو دې غړې وړې کلیات ته الته یو کیسه لیکلې غړې وړې پوهیږي په خبره باندې مولا ته وای چې ستاده ببري شونډې د شرابو د سکلو نه دي
او تا ته وګوره او غټه پګه د شخاورې او د شرابو د سکو نه دي او دغه ستا شونډې ببرې او دا او دې ته دا سنجیده سړی ځان ته وایي. دا وایي جي یاره جي تاسو په شعرونو نه پوهېږئ، نه ما بیا ولې لیکل چې زه پرې نه پوهېږم؟ دی چا له لیکلي دي؟ زما یو دوست دی پکې که نه، هغه هم په دې کې ښه وردننه دی، هلته په بینک کې مې دوست شوی نو د ما خواله به راغی، نو خو د ما نه جونیئر و، نو داسې خبرې خو بیا نه شي کولی، خو یاره جي ما ته یاره جي د دې په دې باندې هر څوک نه پوهېږي، نو ما بیا ولې لیکل؟ چې هر څوک پرې نه پوهېږي نو ولې لیکلي بیا؟ ګډې وډې لیکلي، دروغ یې ویلې ته هر څوک پرې نه پوهېږي، چې نه پوهېږي پرې نو دا څه کول؟ بیا بیا ځان له ګناه راکولی زه ورته ولې بیا نو هغه خان سردار علي خان ته لیکلي دي. پوهېږئ په خبره باندې که نه؟ خان سردار علي خان تاسو نه پېژندئ، ډېر لوی سړی و، ټول عمر شپه ورځ به په اودس کې ګرځېده، د جماعت د صوبې اولنی امیر و. نو خلکو به پورې خاندل، دی خپل وراره به پورې خاندل، وی دا په مخه په اودس کې ګرځي، ټوله شپه په سجدو پروت وي. نو هغه پسې لیکلي قطعه په هغه کلیاتو کې یو قطعه لیکلې ده، وی د خپل تره سردار علي خان په نوم په منځ کې ورته په بریکټ کې لیکلي جماعت اسلامي، جماعت اسلامي د صوبې امیر و. نو وی دته لیکم، وی دا چې ته په سجده پروت او زه ډک د میو جام کړم، وی ته ټول عمر سجدې کې او زه په مخه شرابونه تشوم او جامونه، نو دا هم ته غواړې فرار او دا هم زه غواړم فرار، تم د غمونو نه تېښته غواړې او زه هم د غمونو نه تېښته غواړم، خو تا وله دغه لاره اختیاره کړه او ما دا. بیا زما او ستا وی فرق څه دی؟ وی تا په قرض ژوندون ورکړو، اوس سجدې کې بیا به لامرې او بیا به جنتي او حساب کتاب به او بیا به هلته کې، وی تا په قرض ژوندون ورکړو، زه ترې نغده سودا غواړم، ما د نقد جام غواړم. نو اوس ته ښه شوې په سودا کې که ما ښه وکړه بې پاره؟ وایي تا ښه سودا وکړه که ما؟ نو نن یې تپوس پکار دی، یاره ټلیفون نشته دی سړی ورته وکړي چې څنګه چل دی، چې اوس پکې ته ښه که دی ښه دی. حاجي نغده تاسو ته ما ویلي وو که نه، مړه دغه سوال جواب هم راله دا نه که نه چې دنیا نغده ده او آخرت څه دی؟ نسیه دی. نو دا نغده ده، کله نغده ده؟ لکه سبا له به په تاسو کې څوک ژوندي لاس اوچت کوي، حاجي نو زه چې نو څنګه نغده ده؟ زه د ماسپښین د مانځه نه پس 1 منټه کم 1 بجه ده که نه، چې د ماسپښین د مانځه پورې څوک ژوندي هغه د ماسپښین د مانځه پورې، اوس په 1 بجه به بانګ وي، په 1:30 بجه مونځ دی، چې د ماسپښین د مانځه پورې څوک به خامخا ژوندی او نه به مري، نو لاس اوچت کوي زه چې نو اصل نغده ده. څنګه نغده ده؟ نو دی وایي دنیا نغده ده، نو ما یې کومه نغده ده؟ ته خو ما ته وښیه که نه، 15 منټه نغده ده، 15 منټه پس به ژوندی؟ چا سره زمانه شته؟ چا سره دا اختیار شته؟ چا سره د دې خبرې تصدیق او زمانه شته چې 15 منټه پس به زه ژوندی یم؟ آخرت همیشه دی ښه، آخرت اصل کې نقد دی، دنیا نسیه ده، تا نه ده پېژندلې. اصل آخرت نقد دی ځکه د هغې ګارنټي ده، الله تعالی د وعدې مخالفت نه کوي، د هغې ګارنټي ورکړې ده، او د دې دنیا د ژوند څه ګارنټي ده؟ نو ته په دومره نه پوهېږې چې دا بې ګارنټۍ ژوند دی، د دې ګارنټي وارنټي نشته، نغده هغه ده چې هغه الله تعالی ورته ویلې ده نغده. پته لګت که نه مې لګه ده؟ وایي لګت که نه؟ ان الذين لا يرجون، بېشک هغه کسان چې تمه نه ساتي لقاءنا د قیامت نه نه یریږي، د هغې پروا نه ساتي، ورضو بالحیات الدنیا، او خوشحاله دي په دې موجوده ژوند باندې، واطمئنوا بها، او د آخرت په مقابله کې په دې باندې ډېر خوشحاله دي، مطمئن دي. خوشحاله یاره ډېر مزو ژوند دی که خیر د مزو ژوند دی. حاجي هغه ګډو واړو والا پکې ویلي چې مستی وی او ځواني وی او داسې وی او داسې وی او هسې پسې تلی دی ډېره. یو 15 کاله مخکې مې کتلی و، سرسري غونته کې 2-3 ورځې کې مې زر کتلی و، پوهېږې په خبره باندې. او دا واطمئنوا بها، په دې باندې پوه شئ او په دې باندې خوشحاله دي. والذین هم عن آیاتنا غافلون، او دا کسان چې زموږ د آیاتونو نه ځان نانګاره کړی دی، بې خبره کړی دی، آیاتونو نه ځان نه خبرې، د هر څه نه ځان خبرې، خو د آیات نه ځان. اولئک مأواهم النار، د دې د اوسېدو ځای هغه سور اور دی. سور انقلاب یې غوښته نو به دا ارمان، دا نور ارمان نو، دا یو ارمان یې پوره دی. سور انقلاب به هلته په کوم ځای کې راغلی؟ جهنم کې. جهنم ټول سور سور دی که نه؟ دی به هم سور وي او هر څه به سره سره وي، ایله به پکې دی خوشحاله، خدای دې وله بوځي. واطمئنوا بها، دا مطلب. والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار، د دې اوسېدو ځای دوزخ دی، بما کانوا یکسبون، د دې د عمل په وجه د ګټه دوزخ له کړې ده، د ګټلې دوزخ دی. نو جنت ته به څنګه لاړ شي؟ چې ویزه د هندوستان ده او ټکټ د دلی دی، نو دغه ته به څنګه ځي؟ مکې ته به څنګه ځي؟
د مکې په ګاډي کې بیا څوک پرېږدي ځکه چې ویزه د کوم ځای ده د دلی ده او ټیکټ د کوم ځای دی عام د دلی دی نو بیا به د ریاض او د جدې په جاز کې کینی نه جی نشي کېناسته ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان لرل او عمل الصالحات او عملونه وکړو يهديهم ربهم بإيمانهم هدایت به کې دي طرف د دې د ایمان په وجه تجري د داس جنتونو تجري من تحتهم الانهار چې بهيږي بلانه دونه داغه نه ولي فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې دعواهم فيها د دې आवाज او د دې ناره په وخت کې سي سبحانك اللهم دا به ناره به وي په دنیا کې خو به لګي ناره والی کنه دبم سن ناره والی خود بر ډوډۍ د پاره والی او بل چا بر اسلام د پاره والی دعواهم فيها نارا आवाज د دې با په دغه جنت کې دای چې سبحانك اللهم الله ته پاکه د شرک نه وتحيتهم او د دې ملاقات به یو بل سره چې په جنت کې ملاويږي جنت کې بسې خدا ملاقاتونه وي نور به کسي آدم بابا سره ملاقاتي بیا به نوح علیہ السلام سره ملاقاتي د پیغمبرانو سره د صدیقینو سره شهدا او صالحینو د زمون د مسلمانانو دا کم لیلوي هیروز تیر شوی دي د انبیاو بیا به د سرازي نو به دغه ملاقاتونه به یو خالبت لراتلی الله تعالی دې زمون نصیب او بل شکار باندې نه منا وخت کیږي انا به کې ستړیواله نه به کې چته سبل څه چلی نه به کرایه چا سره کمیږي نه به کور کې چته ټماټر او پیاز راوړل غواړي اوس به تیار ملاوي سبا ملاوي تیار به ملاوي وتحيتهم ملاقاتنا د دې بده بل سره دای سلام به وي الله به مرت سلام وي ملائک به مرت سلام وي یو بل تبم سلام وي ځکه جنت دار السلام دی الله دې متراک واخر دعواهم او اخرنه आवाज به دې دای چې الحمدلله رب العالمین چې مجلس نه پاسي یو ځای کې مجلس دی مرګري دوستان راځي مشوي دی او دا قصې کولې لګیاري خبرې کوي ټول خبرې بیا وای الګ ځای چې زوبسته بل طرف ته یو ځای خاصه بل وځي دی خاصه بیا وای واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین بیا بل ځای ته بس دا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير دا هغه وجرم دا چې ابو جهل ویلو چې الله تعالی کدا قران حقیر به مونږ باندې اسمان نه کاڼي روان الله تعالی وای کدا مې د فورن منلې وینم بس بیا خو خبره ختمه وین دا چې نه منو دی کې د خیر دی ولو يعجل الله للناس او که الله تعالی نقد ورک ولې خلق لرا شر بد حالت استعجالهم بالخير څنګه دی لا نقد ورکی خحالت ګور دا حالت ته غوښته نه دی او تعالی درکو موږ د ځان د پاره دوا نه وکړي کنه موږ دوا کړو چې خدای موږ پیدا کړي نه بیا هم دوا کړو چې خدای پاک عقل راکې فکر راکې او پوز راکې وګونه راکې او سترګې راکې مور راکې پلار راکې خیل راکې خاندان راکې ترور راکې نیا راکې دا موږ وختلیو نو دا دومره نعمتونه چې الله تعالی موږ راکړي دي بغیر د وینا نه او د کله د بد حالت د پاره نو الله تعالی وي چې ته کله ځان ته خیره کې کله بچو ته خیره کې کله د ځان ته نو کدا مې د قبل اوله نو لقضي الیهم اجلهم نو بیا خو په خاص تاسو نیټه پورا وې نیټه برته پورا وې لیکن دا څنګه کو فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون پردومغه کسان چې تمن ساجي زموږ د ملاقات او په سرکشه کې سرګردانه موږ دیله مهلت ورکو چې دا سرکشه خلک نور سرکشي وکي نو ډیره سزا به ته ملاو شي او چې کم خلک بغیر توبه د استو اهل دي ناغي ته توبه توفیق ملاو شي واذا مس الانسان الضر او چې کله ورسیږي انسان ته تکلیف نو دعانا موږ د आवाजونه کوي موږ دعاګانې غواړي لجنبه چې پټړه پروتي او قاعدن یا ناس او قائمن یا ولاړي فلما كشفنا عنه ضره ارکل چې موږ ته لري کو دا تکلیف مر دې بیا رواني کعلم يدعنا لکه چې موږ ته د आवाज نه کړي الی ضر یو تکلیف درې کول ته مسه چې د تر رسیدل او بیا ته خدای یری بیا ته خدای سي یری اول چې په تکلیف کې نو دعاګانې غواړي بیا چې تکلیف ته لري شي بیا وګدو منځونه او وګدو دعاګانې سي بیا پاتې شي نو په کار چې په حالت کې ته الله تعالی یاد کړي نو الله به په بد حالت کې یاد کړي خو بد باندې راځي نو ته په حالت کې خدای ته توجه نه کوي نو دا مکه وکړه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون دان خسته کړه شوی له مسرفين بدا زیاتی کوونکو تا عمل نجدي کم کول ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا بشك هلاك کړي مونږ ډېر پیړې وړې نسونه تاسو نه مخکې کړي دي ظالمان وجاءتهم رسلهم بالبينات وراولي دي رسولانو ښکار دي نو ما كانوا ليؤمنوا دي بإيمان راوړو كذلك نجزي القوم المجرمين دا څنګه بدل ورکو مجرمانو خلقو ته ثم جعلناكم خلائف في الارض بیا موږ تاسو موږ ورته واکداران پس ما کې من بعد هم دي خلقو نرستو لننظر كيف تعملون چې وګورم تاسو عمل کوي واذا تطلع عليهم آياتنا بينات نو چې کله ولسته شي دي په مخکې د آیاتونو په ډاګه
چې په بوسو کې وبوزي نو داغه خلاف یې څوک نه کوي، خو چې په ډاګه ډاګه وته وي نو داغه خلاف بیا څه کوي، به پوزي پړسيږي. بینات چې په ډاګه ډاګه وته وي نو دی وایي یاره ترجمه خو نور خلک هم کوي، ما او کنه په بوسو کې خلک وبوزي. نو بس ایو سړی په مخ کې یو کال ترجمه وشوه نو هغه به داسې ترجمه کوله، وی ګوره الله تعالی هر څه کوي او غیر الله هیڅ نشي کولی، بس غیر الله غیر الله ګوره د غیر الله بندګي به نه کوئ، غیر الله هیڅ هم نشي کولی. نو یو سړي یو ځلې په آخره ورځ باندې تماشه راوړه، وی مولوي صاحب دا غیر الله، هغه وایي چې غیر الله عبدالله که نه فضل الله داسې نوم دی، هغه وایي یو غیر الله دی او دا ټول قرآن په ده پسې ورپسې دی، ورېږه چې اوس د دنیا ته خلاصه کړم. وی مولوي صاحب دا غیر الله راته وښایه دا یو شی دی او چې نن ته دا دنیا وزګاره کړم. پوهېږې په خبره که نه؟ نو دې ته هم ترجمه وایي چې قرآن ختم شي او غیر الله نه پېژني. نو د دې ترجمې څه مطلب؟ څه پوه شئ په پښتو؟ غیر الله تاسو پېژنئ که نه؟ وایي دا غیر الله راته وښایه چې دا وطن ته وزګار کړم. نو دې ته هم ترجمه وایي، نو د دې ترجمې به څوک مخالفت وکړي؟ د چا څه کار دی؟ پوه شئ په خبره باندې؟ بینات چې هره خبره ورته په سپینو ټکو وایي نو بیا به وایي چې ښه دی خو پکې داسې داسې هم وایي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او چې ولسته شي د خلکو په مخ کې زموږ آیاتونه په ډاګه ډاګه بالکل واضح مقصد ښکاره شي، نو قال الذين لا يرجون لقاءنا، وایي هغه کسان چې تمه نه ساتي زموږ د ملاقات، ائت بقرآن غیر هذا، یو بل قرآن راوړه. یاره چې دا قرآن خو ډېر ګران دی، دا منل ډېر ګران. ائت بقرآن غیر هذا، دا قرآن پرېږده او چېرته بل څه کتاب وګوره چېرته کې به چا لیکلی هغه راوړه، خوږې خبرې پکې راته کوه، څه موږ به راته دا سرونه یې ښودي لکه دا بیم چې ورته د مارانو ته وی او دی ورته دا سر په ځای کښېږدي، خوږې قصې پکې راته کوه، د ملنګانو خوبونه موبونه پکې راته وایه. او دا ائت بقرآن غیر هذا، راوړه مونږ له یو قرآن د دې نه علاوه، او بدله یا په دې کې څه لږه تبدیلي مبدیلي وکړه. دا ځینې سورتونه ته لرې کړه، سورت توبه ته لرې کړه، سورت انفال ته لرې کړه، سورت النساء ته لرې کړه. پوهېږې په خبره باندې که نه؟ چې دا هر څه ته لرې کړي نو پاتې به پکې صحیح بیا امریکایانو داسې کوشش کړی د سورتونه ته لرې کړي نو هغه به قرآن بیا او بدله یا په دې کې لږه تبدیلي مبدیلي وکړه. دا ډېرې سختې خبرې که نه؟ دا د سیاست او د حکومت او د جهاد دا او دا د منافقت او دا نه خو به داسې خوږې کلو وشربو پکې راته په مخه وایه. او بدله یا په دې کې لږه تبدیلي وکړه. قل ورته ووایه ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسي، بل خو نشم راوړی، کتاب خدا دی، که منې دا به منې که نه نو بیا مسلماني کې حساب نه بیا. خو دې کې هم ګورې زه تبدیلي نشم کولی ځکه زه ځان له بنده یم، دا زما شوق خو نه دی چې زه خامخا مې تاسو ته پکې خبر، خو دا د الله تعالی حکم دی. ما یکون لی ما له مناسب نه دي، زما حق نه دی ان ابدله من تلقاء نفسي چې زه یې بدل کړم د خپل ځان د طرف نه. ولې؟ ځکه زه څه خدای وایي نه یم، زه پیغمبر یم، بنده یم، او په دې قرآن باندې اولنی حکم د بندګۍ او د تابعدارۍ ماته شوی دی، تابعداري به ته کې. اول خو حکم پیغمبر ته دی، ان اتبع الا ما یوحى الی، زه تابعداري نه کوم مګر دا هغه وحی کېږي چې ماته کېږي. زه په خپله بنده یم، تابعدار یم، نو زه به پکې څه تبدیلي وکړم. انی اخاف ان عصیت ربی، زه یریږم که نافرماني وکړم د خپل رب، او تاسو له په دې کتاب کې څه کمې زیاتې وکړم نو یریږم چې نافرماني وکړم د خپل رب. عذاب یوم عظیم، د عذاب د ورځې لویې نه او د اوسنۍ زمانې مسلمانه کانه یریږي، هغه پکې کټ کوټ کوي. پیغمبر وایي زه یریږم، زه پکې کټ کوټ نشم کولی. او د اوسنۍ زمانې مسلمان څه وایي؟ یو مسلمان دی او یا بوسلمان دی، بوسلمان، بوس او المان. پوهېږې په خبره که نه؟ نو بوسلمان نه یریږي او د آخرت نه یریږي. قل ورته ووایه لو شاء الله، که د الله تعالی اراده وی نو ما تلوته علیکم، ما به ستاسو په مخکې دا قرآن نه وی لوستی. زما څه کار دی چې خامخا په زور ځان له کار ګورم، نو ما به نه وی لوستی، خو زده کړی مې دی نو په دې وجې درته وایم. ولا ادراکم به، او نه به الله تعالی تاسو په دې باندې پوه کړي وی. د دې ترجمه به یو اکا هغه به غلطه کوله، وی ما به نه وی پوه کړي. نو ادرا د متکلم صیغه نه ده، ښه ادرا د څه صیغه ده؟ د ماضي، ادرا یدري ادرا. ولا ادراکم به، او نه به الله تعالی تاسو په دې کتاب پوه کړي، ما به ویلی نه وی او ته به په الله پوه کړی نه وی. خدا د الله تعالی مشیت داسې دی چې دا به وایې زمونږ په ایمان دی. فقد لبثت فیکم عمرا من قبله، نو ما تېر کړی په تاسو کې یو عمر د دې نه مخکې، د قرآن نه مخکې. افلا تعقلون، ولې د عقل نه کار نه اخلئ؟ د دې دوه معنی دي. یو معنا دا ده چې زما کردار تاسو ته معلوم دی، زما ژوند درته معلوم دی. 40 کاله نبي علیه الصلاة والسلام په دې مکه معظمه کې تېر کړو، نو تاسو خو ما ته صادق او امین وې، نو اوسه پورې رښتینی یم چې قرآن مې پیش کړ نو دروغجن شوم.
یو معنا ده. خو یا دویمه معنا د دین هم ډېره زیاته مزیداره ده. هغه څه ده چې فقد لبثت فیکم عمرا من قبله. د پیغمبر علیه السلام خپلې خبرې احادیث او د قرآن خبرې په دې دواړو کې ډېر لوی فرق دی. نو 40 کاله ما تېر کړه، نو زما د خبرو او د قرآن د خبرو فرق نه پېژنئ چې څوک د چا سره 2 کاله هم تېر کړي نو د هغه خوی بوی ورته معلوم شي، وایي دی دا خبره یې کړې ده. بل سړی وایي فلانکي سړي دا خبره وکړه، هغه وایي یاره ما ته پته ده هغه دا خبرې نه کوي، ما ته پته ده هغه داسې خبرې نه کوي. نو تاسو په دې 40 کاله کې زما د خبرو، زما د خوښې ناخوښې او زما د دلچسپیانو د دې نه پته ونه لګولی زه په کومه موضوع کې بحث کوم. 40 کاله نبی علیه السلام په سیاست بحث کړی، په مذهب یې بحث کړی، په تاریخ یې بحث کړی، په فلسفه یې بحث کړی. نو دومره نه پوهېږئ چې په دې 40 کاله کې ما دا بحثونه نه دي کړي او اچانک زه دا بحثونه کوم، نو دې څه معنا ده چې دا پیغمبر دی. نو فقط لبثت فیکم عمرا من قبله. زما د خبرو او د دې خبرو فرق وپېژنئ. نن بخاري راواله او د بخاري حدیث د پیغمبر علیه السلام وینا ده، خو د هغې الفاظ او د قرآن په الفاظو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. نو ته په دې نه پوهېږي چې د پیغمبرانو بعد هم بیا څومره فرق دی. فقد لبثت فیکم عمرا من قبله. مخکې د قرآن نه ما په تاسو کې ډېر عمر تېر کړو. افلا تعقلون. ولې د عقل نه کار نه اخلئ؟ دا مولانا حبیب الله دی، رکن جماعت دی د سورباټ. نو د هغه والد صاحب وفات شوی دی او نن 2:30 بجې په سورباټ کې جنازه ده. دعا ورته وکړئ چې الله تعالی یې بخښنه نصیب کړي.